أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول او سوک چې تابعداري کوي د الله تعالی او د پیغمبر فاولئک فذا کسان چې دي مع الذین خلق سربوي انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیهم پاغي باندې من النبیین د انبیاء کرام علیهم السلام نا والصدیقین او د صدیقیننا والشهداء او د شهیداننا والصالحین او د نیکانو خلقنا وحسن او حستده اولئک دا کسان رفیقا پملگرتیا کے ذالک الفضل دا مهربانی دا من الله دا اللہ تعالی دا طرفنا وکفا بالله او کافی دے اللہ تعالی علیما دیر پویدن کے مخ کے تقریبا دا یو رکونا دا منافقانو ذکر شروع پا دی زبان دی بخبر ختم شی اور دا دین بعد با دا جہاد فی سبیل اللہ ذکر شروع کی گئی. دے دو آیتونو کی او قانون کلی بیانی کہ سوکم پا حقیقی معنوں کے دا اللہ تعالیٰ و دا پیغمبر تابداری کی اطاعت کی پٹولو خبروں کے دے خلق و تبا اجر ملاوی گی. دا خلق و سبا قیامت کے انبیاء کرام علیہم السلام سرا صدیقین و سرا شہداء سرا او نیکان و خلق سر بیوزیوی او دا ډیر خپل ملګرتیا ده چاته چې د انبیاء کرام علیهم السلام یا د صدیقینو یا د شهداو یا د صالحینو مجلس ملو شو ناست او ته ملو شو دا ډیر خپل مجلس ته او ډیر خپل ملګری دي او ډیر خپل وخت به دي سره یو ځای تیریږي. جنت ډیر خپل ځای دی د جنت نعمتونه ډیر خپل دي خدا نه چې جنت کې داسې خلکو رفاقت او ملګرتیا وي دا د جنت هغه مزې به دوباله کی که جنت کې خواهشات او مزې ډېرې زیاتې وي لیکن داسې خپل همنشینان تا سره ني هغه مزه به نه وه چې کوم دې سره یو ځای ده. قرآن کریم وی دا د الله تعالی فضل دی مهرباني ده دا انسان ته په خپل عمل نه ملاویږي دا به د الله تعالی فضل او مهرباني به وي چې چاته دا میلو شي. په سورہ فاتحه کې قرآن کریم دا ویلو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم الته موږ ته قرآن تعلیم را کړو چې دا هدایت سوالو کې د الله نه چې خدای موږ په هدایت باندې کلک کې د نیغه لاره موږ ته وښیي وي د کومو خلکو نیغه لاره چې هغه الله په انعام کړو په کومو خلکو چې الله تعالی انعام کړو دغه خلکو نیغه لاره موږ ته نصیب کړي. دغه انعام کړی شوي خلکو بیان په دې آیت مبارکه کې دی چې الله په چا باندې انعام کړی نه څلور قسمه خلک دي چې هغه انبیاء کرام او صدیقین او شهدا او صالحین دي. آیت کې یو ترغیب دی او تعلیم دی کتم دا غواړي چې زره په دې خلکو کې شامل شمه او دې سره دی او ځای شمه نو بیا د دې خلکو اتباع شروع کا د الله تابعداري وکړه د پیغمبر په صحیح معنوں کې تابعداري وکړه چې مرشي د سبا قیامت کې ودی نیکانو خلکو سره به یو ځای او الله دین کې او بیا دین کې کله الله او د پیغمبر صحیح معنوں کې تابعداري ونه کړه بیا چې ردی مقابله کې کم خلق د فرعون او نمرود او ابو جهل او ندی چې کم مقابله کیو بیا وګرستا حشر ای سر بکیږي. ومن یطع الله والرسول آیت مبارکہ شان نزول کی گن واقعات تھی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غلام او ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ
دا د نبی علیہ السلام آزاد کرده غلام دی. نو دی یو پیر نبی علیہ السلام وکتو چې رنگ یې زیړ دی، بدن یې کمزور دی او په یو غم کې مبتلا دی. نبی علیہ السلام تینا تپوسو کو چې ولی بیماری څه درد او تکلیف تیرته چې رنگ دی زیړ زیړ کیږي او بدن دی کمزوری کیږي. دوی نجی څه بیماری او څه تکلیف خو راته نشته، نو بیا ولې کمزوري؟ نو دوی چې ماته یو فکر لګېدلی دی، هغه فکر دا دی چې په دنیا کې مونږ تا ته وګورو، مونږ سترګې یخې شي، مونږ باندې خپل وخت تیریږي د پیغمبر په زیارت باندې او د پیغمبر په ملاقات باندې، د مونږ ورځې شپې خپلې تیریږي. ما سره غم دا دی چې کچېرې زه جنت ته لاړم نو زه به چې ته ښکته جنت کې به یم او ته نبی او بیا په انبیاء کرامو کې بیا لوی شان واله نبی، ستا درجه به ډېره زیاته اوچته وي. نو په جنت کې به زه تا څنګه وینم او تا سره به ملاقات څنګه کېږي بیا چې زه ډېر ښکته یم او تاسو ډېر زیات بره یې، نو هلته به ملاقات څنګه کېږي؟ نبی علیہ السلام خاموش شو او الله تعالی د آیت نازل کو او دې کې یو لوی تسلي میلو شوه چې چا د الله او د الله رسول تابعداري کړې را نو دې به سبا جنت کې مغی سره به یو ځای وي، د هغې ملاقاتونه او د هغې زیارتونه به ورته نصیب کېږي. به دا غم دی نه کوي چې ګنې زه به ډېر ښکته یم او نبی علیہ السلام بره دی نو ګنې ملاقات او زیارت به نه کېږي. دارنګې نور واقعات مخې ته راغلي دي. یو انصاري راغی، هغه هم دغه شان تپوس وکړو چېرې جي که موږ جنت ته لاړو نو زموږ درجه به ښکته وي او ستاسو درجه به اوچته وي، نو تاسو سره به ملاقات څنګه کېږي؟ دا ټولو جواب کې الله تعالی فرمایي چې تاسو صحیح معنو کې د الله او د الله رسول تابعداري وکړئ نو تاسو به سبا قیامت کې هم دې نیکانو خلکو سره به یو ځای. ومن یطع الله والرسول، او څوک چې تابعداري کوي د الله او د الله د رسولو. قرآن کریم منوي که هر څوک دی په هره زمانه کې دی، دا نه چې صرف نبی علیہ السلام په ژوندانه لیدلی دی نو ګنې هغه دا مرتبه حاصلولی شي، او که د نبی علیہ السلام نه بعد راغی نو ګنې دا مرتبه نشي حاصلولی. که هر څوک په هره زمانه کې دی او که هر یو رنګ او هر یو نسل والا دی او چې هغه د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه، الله احکامات ومنل، دا د الله تعالی تابعداري ده. د پیغمبر خبرې ومنلې، دا د پیغمبر تابعداري ده. د کبیره ګناهونه ځان ساتي او فرایض او واجبات پوره کړي، نو دا انسان چې دی فاولئک مع الذین، پس دا کسان چې دي مع الذین هغه خلکو سره به وي انعم الله علیهم چې الله انعام کړی دی په هغوی باندې، د الله تعالی انعام او فضل په هغوی باندې شوی دی، نو دا سړی به هم دغه خلکو سره به وي. او د هغه مطلب دا نه دی چې هغه سره به یو ځای یو شان په جنت کې به وي، ځکه د نبي درجه خو ډېره زیاته اوچته ده، د صدیق درجه خو ډېره زیاته اوچته ده. مطلب دا دی چې دا سړی کله ملاقات غواړي چې زه نبي سره ملاقات وکړم، نبی علیہ السلام سره یا صدیق سره د ملاقات وکړم یا شهید سره یا صالح سره، د ملاقات به ممکنی، ملاقات به ورته نصیب کېږي به. یا مطلب دا دی چې د دې چې په کوم جنت کې رہی هر انسان به د خپلو اعمالو مطابق جنت به هغه ته میلو شي. جنت کې بیا مراتب دي، جنت خو جنت دی خو بیا جنت کې دنه بیا مراتب دي، درجات دي. د چا درجه به یو شان یا چا درجه بل شانتی وي، نو دی خو په خپله درجه کې به وي، هلته به اوسېږي، خو د هغه ځای نه به یو کړکۍ کولوي، او که دی پیغمبر لیدل غواړي او که دی یو صدیق لیدل غواړي او که یو بل انسان لیدل غواړي نو دی به لیدی شي. او که دی دا خواهش ظاهر کړي چې زه پلانکي سره ملاقات کول غواړم نو ملاقات به ممکن وي. د سکون حاصلول دپاره، د قرار حاصلول دپاره، د ملاقات دپاره، د زیارت دپاره به چې کله هم دی غواړي نو ملاقات به ممکن وي. او دا معنی نه ده چې ګنې دی به نبي سره یو ځای خوا کې په جنت کې به اوسېږي، ځکه د نبي درجه ډېره زیاته اوچته رتبه شان درجه بني، ملاقاتونه به ممکني، زیارتونه به کېږي. انعم الله علیهم، الله انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې
من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا بیان دی چې د الله تعالی انعام په چا باندې کړی دی. آی کې لومبني د پیغمبران دي. نبیین جمع د نبی ده او نبی او ډېر لویه مرتبه د نبوت چې دا انسان په کسب باندې نشي حاصلولی. کته ډېر محنت وکړي، که ډېر کوشش وکړي، که ډېر عبادت وکړي او که ډېر زیات دعاګانې وکړي او که ډېر زیات وغواړي، دا ستا په دعاګانو، ستا په عبادت او ستا محنت او ریاضت او په کوششونو باندې نه ده. دا محض د الله فضل دی. الله تعالی د دې انتخاب کی. الله جل شانو بس پوهیږي چې چاته نبوت ورکول پکار دی او څوک د نبوت مستحق دی. نبی ته په خپل هم پته نه چې زه به نبي جوړېږم. دا خو د الله تعالی یو فضل دی او انتخاب دی چې الله جل شانو پیغمبران جوړ کړي دي. الله جل شانو په دې تمام انسانانو باندې نظر واچو، د آدم علیه السلام نوالی تر اخرنی انسان پورې، او په دې ټولو کې الله تعالی د انبیاء کرام علیهم السلام انتخاب وکړو. نو هغه وخت کې نبی ته هم پته نه وای چې زه به نبي جوړېږم، او نه نبی د چا دپاره وایي چې پلانکې نبي کا. ټیک ته موسی علیه السلام دعا کړې ده د هارون علیه السلام باره کې، لیکن هغه د الله تعالی په علم کې د مخکې نه وای چې هارون علیه السلام به نبي جوړېږي، او په ظاهره کې د موسی علیه السلام یو قسم دعا یو سبب وګرځېدو. نو د نبوت مرتبه چې ده، دا یو سړی په خپل چاهت باندې، په خپل خواهش باندې او په خپل دعاګانو، په ریاضتونو، محنتونو باندې نشي حاصلولی. دا امیه ابن ابي سلط چې و، دا مکه مکرمه کې و او د مکې مکرمې نه بار اوسېدو، او دې شروع کې ډېر نیک و، لوی شاعر هم دی، او د پیغمبر علیه السلام باره کې معلوماتو چې آخري نبی به راځي او مکه مکرمه کې به وي. نو د خپل ځان نیک اعمال به کولو او خیال دا و چې نبی به زه جوړ شم. نو دا خو انسان په دې اراده باندې چې زه به نبی جوړېږم ځان نیک کا. اخو شیطان هم ځان نیک کو چې ما ته به خلافت میلو شي، زه به خلیفه شم. دا خو انسان په دې خبرو نه کېږي. اخو د الله تعالی فضل دی چې په چا باندې وشي بس هغه باندې وشي. چې نبی علیہ السلام الله تعالی نبوت ورکو، نو امیه بن ابي سلط ایمان رو نړو. ځکه د په تمامو خوبونو باندې، امیدونو باندې وبوړی دی. د خو نبی به زه جوړېږم، خو جوړ نه شو. نو په کار خدای چې راشه د نبی تابعدار شه، د نبی باندې ایمان نه وړه چې څه مقام و مرتبه ته میلو شي، او قسمت کې نو ایمان یې رو نړو. نبوت چې دی دا انسان په خپل مرضی باندې نشي کولی او نه په خپل دعوه کولی شي. او کم انسان چې د خپل ځان نه دعوه وکړه دا کذاب او دروغجن دی. د نبی علیه السلام نه بعد که چام د نبوت دعوه وکړه نو دا کذاب او دروغجن دی. نبی علیه السلام دا فرمایي 30 کذابون، د ما په امت کې به 30 کسان دروغجن برازي، دروغجنو چې هغوی به په دروغه د نبوت دعوه کوي. او نبی علیہ السلام فرمائی لا نبی بعدی، زمان بعد بل نبی گوری نشتا، اخری نبی مزیما. نو من النبیین دا پیغمبراننا، نو نبی تا اللہ تعالی نبوت ورکڑی وی. نو دا نبوت درجہ سوکم نشی حاصل ہو رہی، او دا نبی مقام تم سوک نشی رسیدی. دکا نبوت یو ڈگری دا، یو درجہ دا، چاہی تا بل انسان نشی رسیدی. من النبیین دا پیغمبراننا، والصدیقین او دا صدیقینونا. صدیقین جمع دا صدیق تا، دا مبالغه را پا صدق کی دیر زیاد رشتینی. عربی کې د مبالغی دا پارم الفاظ دی، لکه عربی سکیرو. نو سکیر اغا انسان تے چی دیر زیاد نشکی، او شریبو اغا انسان ته چې هغه ډیر زیات شراب سکي. خمیر هغه چاته چې هغه ډیر زیات خمر او شراب سکي، نه ته خمیر وایي. نو صدیق ډیر زیات رښتینی انسان ته وي. صدیق هغه انسان ته وي چې هغه د نبی تابعداریو کې بغیر د سوچ او سمجھ نه، او بغیر د مشورې نه، او بغیر د تردد او د فکر نه، بس د نبی خبره چې څنګه اوریده فوراً یې ومنله،
فوراً دا تصدیق کو، فوراً آبان ایمان نوړو او دا غنه د دلیل او د معجزې مطالبه ونکړه، نو دې ته صدیق وایي. او دا ټولې خبرې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې موجود وي. دغه خپل نوم عبد الله دی، د ابوبکر صدیق رضی الله عنہ خپل نوم عبد الله دی او د پلار نوم عثمان دی. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې مشهور دی. ته چې نبی علیہ السلام څنګه دعوت ورکو، نبی علیہ السلام فرمایي ما چې د ابوبکر صدیق نه علاوه هر چاته دعوت ورکړی دی، ناسنه سوچ کړی دی او یا د پیغمبر نه د دلیل مطالبه کړی ده، د معجزې مطالبه کړی ده، خو صرف ابوبکر چې دته ما څنګه دعوت ورکو نو دنه تردد کو، نه شک کو، نه تکذیب کو، او نه دا وی چې زما مشوره وکما، نه دا وی چې زما استخاره وکما، نه دا وی چې زما سوچ او فکر وکما، ما لګ ټیم راکا، ځکه مذهب بدلول ډیر ګران کار دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فوراً د نبی علیہ السلام تصدیق کو چې ته حق نبی یې، ځکه ورته صدیق وایي. نو نبی علیہ السلام فوراً تصدیق یې وکړو، نو دې ته صدیق وایي. صدیق انسان دی چې د نبی فوراً تصدیق وکړي او د هغه د دلیل او د معجزې مطالبه ونه کړي او نه سوچ او فکر او دارنګه استخاره او د مشورې لپاره ټیم والی، دې ته صدیق وایي. اوس صدیق یو مرتبه ده، سر فهرست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نورم صدیقین کې دي شي، نورم په امت کې او په مخکینو امتونو کې کېدی شي، خو لوی انسان د دې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نو دا یو مرتبه شو، یو درجه شو. د دې درجې د حاصلو دي نو خلکم کوشش وکړي. امام غزالی رحمت الله علیه وی احیاء العلوم کې چې صدیق انسان دی چې هغه رښتیا وایي، عقیده کې هم رښتینی دی، په اراده کې هم رښتینی وي، په عزم کې هم رښتینی وي، په خبره کې هم رښتینی وي او په عمل کې هم رښتینی وي، چې دا هغه ټول خبرې د رښتیا وي، عقیده او نیت او اراده او عزم او خبره او دارنګه په عمل کې چې په دې ټولو خبرو کې رښتینی رہے، بیا ته صدیق وایي. والصدیقین او د صدیقینونه، والشهداء او د شهداءونه. شهدا جمع د شهید ده. شهید هغه انسان ته وي چې هغه د الله د لپاره خپل جان نذرانه ورکړي وي، خپل جان قرباني کړي وي، هغه ته شهدا ویل کېږي. اور دې سره فهرست خلکو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، عثمان رضی الله عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ دي. او د بدر او د احد شهدا دا سره فهرست خلک دي. نبی علیہ السلام د احد د غر د پاسه ولاړو یو ورځ، وسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړو، وسره عمر فاروق رضی الله عنه او عثمان رضی الله تعالی عنہ. د احد د غر په خوځېدو باندې شو، زانګېدو. نو نبی علیہ السلام ولې د خپل قدم مبارک رو بغو وته وی احد احد احدا په کلار شا په سکون باندې شا، فإن عليك نبيا وصديقا. ستا د پاس هو پیغمبر ولار دی او ستا د پاس صدیق ولار دی. نو ابوبکر صدیق طرف ته اشاره وکړه. او ستا د پاس دو شهیدان ولار دي، هغه عمر رضی الله تعالی عنہ او دارنګ عثمان رضی الله عنہ طرف ته اشاره وکړه. نو دا ډیګری چې دا د صدیق او دا ډیګری د شهادت دا نبی علیہ السلام او بکر صدیق ته عمر او عثمان رضی الله عنهما ته ورکړی دا، تاسو باندې شهیدان ولار دي. یا علما فرمایي چې دا احد غر ولې زانګېدو، زلزله وه نه زلزله نه وه، خو احد غر د ډېرې خوشحالۍ نه په حرکت کې راغی چې زما د پاسه د کائنات بهترین خلقو د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه داسې مبارکې هستې نه مخکې تېرې شوې ده نه وروستو به راشي چې نبی علیه السلام ورته کې لوی شخصیت او بکر صدیق رضی الله عنه لوی مقام والا سړی، او بیا د عمر فاروق
او د عثمان رضی الله عنهما وانته کې لوی شخصیات د احد د غر د پاسه راجمع شوي دي. نو احد غر ډیر د خوشحالۍ نه په زانګېدو باندې شو. عمر رضی الله عنه هغه سړی دی چې دل الله تعالی د نبوت استعداد ورکړو. نبی نو خو نبی کې چې الله تعالی کم استعداد او کم لیاقت اخو دی وي هغه مر استعداد الله تعالی په عمر رضی الله تعالی عنہ کې خو دیو. د بارک نبی علیہ السلام ویلو لو کان بعدی نبی لکان عمر، کله ما نه بعد بل نبی وی او عمر وو، چونکې د ما نه بعد نبی نشته لہذا عمر نبی نشو. نو مطلب د حدیث څه شو؟ عمر کې الله تعالی د نبوت استعداد او لیاقت اخو درې. د دې وجه د عمر رضی الله عنه فیصله بچوي کنه هغه به قرآن بم دای تایید بکو. عمر رضی الله عنه به یو خبر وکړه او قرآن بم اکشان خبر نازل کړه چې دې چې سوي دا ټیک دي. نو والشهداء او شهیدانو والصالحین او نیکان خلقو. صالحین هغه انسان ته چې هغه د کبیره گناهونه ځان ساتي او د صغیره نه ځان ساتي او فرایض او واجباتو د هغې هر څه اهتمام کی. دې ته صالحین وي. اولیاء کرام ته نه مراد دي چې د دې عقیدم صحیح وي عمل هم صحیح دی، ظاهر او باطن دواړه یو بل سره موافق دي. دې ته صالحین او نیکان خلق وي. نو دا څلور مرتبه شوي. یو سړی چې نیک اعمال کی او کی نو دی په دې څلورو مرتبو کې یو مرتبه ته ورسی. اول دی عام مؤمن شي، ایمان سره انسان عام مؤمن شي. د ایمان وروړو نه بعد چې نیک اعمال کې ستا مرتبه به ورو سوا کېږي، به مرتبه به سوا کېږي تر دې چې صالحینو کې به داخل شي. صالحینو کې بیا بلا درجات ابرار دي، مقربین دي. بیا ردینه چې وربره شي د شهداو مرتبه ته ورسی، داینه چې وربره شي صدیقینو مرتبه ته ورسی. نو دا مراتب هر سړی حاصلولی شي، په دې څه پابندي نشته. انسان د نیک اعمال کې د الله تعالی طرف نه مراتب ورته نصیب کېږي. بل دا په یو انسان کې جمع کېدی شي. نبی صدیق هم دی او نبی شهید هم کېدی شي او نبی صالح هم وي. هر نبی صالح وي او هر یو نبی هو ټیک ته شهید نه دی خو چاته الله تعالی د شهادت مرتبه ورکړې وي. زکریا علیه السلام شهید شوی دی، یحیی علیه السلام شهید شوی دی. په نبی علیه السلام څو پیرې حملې شوي دي الله تعالی بچ کړی دی. او د زهرو چې کوم حمله په نبی علیه السلام باندې شوې وه، نبی علیه السلام چې وفات کېدو په حل کې د زهرو هغه اثر محسوسو. د نبی علیه السلام تبه وه ډېره زیاته. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه راغی، د نبی علیه السلام د پاسه غټ صادر پروت کمبل. نو ابو سعید خدری رضی الله عنه د کمبل د پاسه لاس کېښودو نو دغه لاس ګرم شو. لاندې د نبی علیه السلام بدن دونه ګرمو چې د پاسه جامې، د جامو د پاسه کمبل، د کمبل د پاسه د ابو سعید خدری رضی الله عنه لاس ګرم شو. نه حضور ستاسو خو ډېر زیات تبه او بخار دی. نبی علیه السلام وی او که نه، وی ستاسو د 2 کسانو عمره بخار یوازې زما وي چې زمونږ 102 103 بخاري نو بیا خلک پنجابي او انګریزي وایي. بیا نو د نبی علیه السلام تبه او بخار چې و او د دې په ډبل باندې و. او دا بخار او دا تبه چې وه دا اصل کې د زهرو هغه اثر په مرۍ کې تازه شوی و. د هغې د وجې د نبی علیه السلام سر هم خوږېدو، دا سر یې تړلی و او تبه هم ډېره زیاته وه. نو دا هم یو قسم د شهادت مرتبه او مقام شو چې الله تعالی نبی علیه السلام ته ورکړی دی. نو هر یو نبی دا صالح هم وي او صدیق هم وي. لکه د ابراهیم علیه السلام باره کې قرآن وي انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم علیه السلام صدیق هم دی، نبی هم دی. دارنګې یحیی علیه السلام باره کې قرآن وي ومن الصالحین او دی به د نیکانو خلکو نه وي. وحسن اولئک رفیقا، وحسن او ښایسته دی اولئک دغه خلکو رفیقا په ملګرتیا کې. د دې ملګرتیا چې چاته ملو شوه دا ډېره ښکلې ملګرتیا ده او ډېر ښکلی مجلس دی. ام عماره رضی الله عنها یو صحابیه ده. نبی علیه السلام دې کور ته راغلو نو دې ورته خوراک کېښودو. نو نبی علیه السلام ته را سره مو خوره که نه، دې ورته د ما روژه ده. نبی علیه السلام خوراک وکړو، ډېر خوشحاله شو. نو دې ورته چې ما ته دعا وکړه
چې الله پاک مال ستا په مجلس کې او په جنت کې تا سره خوا کې مال ځای راکړي. نو نبی علیہ السلام ته دعا وکړه چې اللهم اجعلهم رفقائي فی الجنه. اشاره ام عماره رضی الله عنها د دې خاوند او زامن ټول اولاد طرف ته وکړه، وی الله دا ټول زما ملګری وګرځي په جنت کې. دا بیبي وایي چې نبی علیہ السلام دا دعا وکړه، دونه خوشاله شوم. ایمای کړه دینه بعد ما باندې هر قسم غم راغی، یا غم د ما دپاره آسان دی ځکه ما ته به د نبی علیہ السلام رفاقت او ملګرتیا په جنت کې حاصلېږي به. ربیع بن کعب اسلمی رضی الله تعالی عنہ دی، د نبی علیہ السلام د شپې خدمت کو. یو پیر نبی علیہ السلام سره د شپې و، نبی علیہ السلام ته اوبه کېښودې او مسواک یې ورته کېښودو. پیغمبر علیہ السلام ډېر خوشحاله شو، وایه لکه څه غواړئ؟ نو ډېر هوښیار و، ویجي اسألک مرافقتک فی الجنه، زه دا غواړم چې په جنت کې تا سره یو ځای یم، ستا رفیق او ستا ملګری یم. نبی علیہ السلام نور څه هم شته؟ وی رجم دغه چاهت او دغه خواهش مې دی. نو نبی علیہ السلام زه ټیک ته وبشي، خو تم به یو کار کوې چې علیک بکثرت السجود، سجدې به ګورې تم ډېرې کوې. نو تشې سجدې نه دي مرادو، د منځونو اهتمام به کوې، نوافل به کوې، الله ته به ځان نږدې کوې په مونځ سره. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي بنده چې الله ته ډیر زیات نږدې کیږي هغه د سجدې په حالت کې وي. د سجدې په حالت کې گویا کې تا د الله تعالی بغیر د تشبیه نه گویا کې تا د الله تعالی په قدمونو کې سر ایښودلی، نو ته ډیر زیات الله ته نږدې شوی. نبی علیہ السلام هم ربیعه رضی الله تعالی عنہ ته وی چې تم د سجدو اهتمام کوه، د منځونو اهتمام کوه، زه به هم ستا لپاره دعا کوم ستا د ملګرتیا او ما ته میلو شي په جنت کې. او نبی علیہ السلام یو ناشنا حدیث ویلی دی، وی کم تاجر او کم سوداګرو چې هغه کې دوه خبرې وي، التاجر الصدوق الامین، هغه سوداګر، هغه تاجر، هغه بزنسمین چې هغه امانتداري او هغه رښتیا وایي. الصدوق الامین رښتیا خبره کی او امانتداري، کما بیا کې په سودا کې عیب د نو عیب ښکارا کی، او دارنګ رښتیا خبره کی چې دا کم زیره هغه بیان کی. نو نبی علیہ السلام فرمایي مع النبیین و صدیقین و شهدا، دغه بزنسمین او دغه تاجر چې دی دی به سبا قیامت کې انبیاء کرامو سره، صدیقینو سره او شهداو سره به وي. په تجارت او په بازار کې یو سړي دونه لوی مقام حاصلولی شي که انسان د صداقت رښتیاونه او د امانتدارۍ نه کار والي. وحسن اولئک رفیقا، او ښایستري دغه خلکو رفیقا په ملګرتیا کې. ذلک الفضل، دا چې کومه خبره ذکر شوه د دې خلکو د ملګرتیا دا مهرباني دا فضل دی من الله د الله تعالی طرفنا. یعنې دا نه چې دا د عمل بدله ده، انسان په خپل عمل باندې دونه لوی مقام نشي حاصلولی، دا د الله تعالی په فضل باندې وکیږي. وکفا بالله، او کافی د الله تعالی علیما ډیر پوهېدونکی. الله هر څوک پیژني چې کم یو د کمې مرتبې د کم یو مقام اهل دی، الله پاک بار چره د هغې مقام او مرتبه به ورکوي به. ځکه الله تعالی ته انسان ظاهر او باطنو دواړه ښه معلوم دي. الله تعالی خلکو قربانۍ معلومې دي چې دا یو څونه قرباني کي، دا بل چې کوم دی څنګه دی. الله پاک بار چاله دغه د قربانو او دغه د نیت مطابق بغله بدله ورکي. الله دې زموږ د دې خلکو د ملګرتیا نصیب کړي، د انبیاء کرام علیهم السلام او د صدیقینو او د شهدا او د صالحینو د ملګرتیا او مجلسونو د الله پاک زموږ هم د ټول نصیب کړي. او څوک چې تابعداري کوي د الله تعالی د پیغمبر په دا کسان چې دي هغه خلکو سره به وي چې الله انعام کړی دی په هغې باندې د پیغمبرانو د صدیقین نه او د شهداو نه د نیکانو خلکو نه. او ښایستري دغه خلک په ملګرتیا کې دا مهرباني طرف د الله تعالی نه او کافي د الله تعالی ښه پوهېدونکي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. یا ایها الذین آمنوا، اے ها کسانو چې ایمان وروړی دی،
خذو واخلې تاسو حذرکم سامان د بچو خپل فانفرو پس اوزې تاسو ثباتن ډلې ډلې او انفرو یا اوزې تاسو جمیعا ټول په یو ځای. مخکې آیت مبارکه کې بیان شو چې څوک د الله او د الله د رسول تابعداري وکړي د دې سړي به څلور قسمه خلکو سره به یو ځای وي: انبیاء کرام علیهم السلام، صدیقین، شهدا او صالحین سره. او دا ډېره ښکلې ملګرتیا ده او دا د الله تعالی فضل دی. اوس په دې آیت مبارکه کې فرمایي چې د الله او د الله رسول په اطاعت کې یو خبره جهاد هم دی. اے مؤمنانو تاسو جهاد وکئ او د جهاد دپاره چې څونه تیاری پکار دی نه بھرپور طریقې سره وکئ. د خپل دشمن نه غافله کیږئ مه، په خپل دشمن باندې نظر ساتئ او د هغې د طاقت او د مقابلې لحاظ وساتئ او هغه شان تیاری وکئ. دشمن چې څونه وي د هغې مقابله کې د هغې مطابق تیاری پکار دی، اسلحه او افرادي قوت او دارنګ ټریننګ او ورزش برابر ساتل پکار دي. نه آیت مبارکه کې د جهاد ترغیب هم دی او د جهاد دپاره تیاری کولو حکم هم دی. دی مطلب دا نه دی چې د جهاد لومړنی حکم په دې آیت سره راغی، ځکه امام ابن عاشور رحمه الله وی چې دا صورت مبارکه په سن 6 هجری کې نازل شوی دی، د حدیبیې د واقعې نه بعد چې کله کافرانو سره معاهده وشوه د جنگ بندۍ د 10 کالو پورې، د دې نه بعد دا صورت مبارکه نازل شوی دی او دا آیتونه راغلي دي. د جهاد حکم خو دې نه ډېر مخکې راغلو، په مکه مکرمه کې د جهاد حکم نو، اگر چې صحابو مطالبه وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه، لیکن مکه مکرمه کې حکم دا و چې صبر کوئ، برداشت کوئ، صبر کوئ، د الله نه مدد غواړئ. د جهاد حکم ځکه نو چې د جهاد دپاره دوه خبرې ضروری دي. یو امارت چې امیر موجودی امیر، او دوی مرکزیت دې ته وي چې مجاهدین په یو ځای کې کلک او ثابت قدمي، چې د دې د مال او د جانو د ماشومانو د زنانو تحفظ یې هلته یو سټیټ پکار دی، یو مرکزیت پکار دی چې هلته کې مجاهدین راجمع وي. مکه مکرمه کې امارت و نبی علیہ السلام امیر دی، لیکن مرکزیت نو. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دپاره مستقل ځای نه و چې هلته کې دی جمع شوي وی او هلته نه دی جهاد مهم شروع کړی وی. د دې وجې نه مکه مکرمه کې جهاد حکم رانغی. اوس هم دا مسله ده، یو سړی اثرینو د خپل طرف نه جهاد نشي شروع کولی، دی به انتشار پیدا کی، بدامني به پیدا کی، فساد به پیدا کی. د جهاد دپاره دا دوه خبرې ضروری دي. یو دا چې مستقل ټکانه، مستقل مقام وي چې هلته کې مجاهدین راجمع شي. دویم دا چې امیر پکار دی. امیر دا نه چې ترغیب به ورکړي، امیر هغه انسان ته وي چې دغه په خپلو مجاهدینو باندې هولډ وي، هغه په خپل کابو کې ساتلی وي. که یو مجاهد خلاف ورزي کې، یو مجاهد چې کوم هغه غلط قدم اوچتي، چې امیر هغه ته مناسبه سزا ورکولی شي، داسې امارت پکار دی. او نن سبا ټیک ته مجاهدین به راجمع شي، ډله به جوړه شي، لیکن داسې امیر چې هغه ناپید دی، چې هغه کې داسې قائدانه صلاحیت موجود وي چې هغه د خپل ملګري راجمع کولی شي، هغې کې نظم و ضبط هم پیدا کولی شي او هغې په یو صحیح رخ باندې لګولی شي. نو دا د یو فوجي جرنیل نه او د آرمی چیف نه بغیر نه کیږي. که د دې نه بغیر څوکین انتشار پیدا کیږي په ملک بدامني او پیدا کیږي به، ځکه ډیسپلن دا لازمی دی د مجاهدینو دپاره. یا خدا چې د مجاهدینو پړونو کې د امیر دومره قدرې، دومره احترامي لکه د صحابو چې هغوی به د نبی علیه الصلاۃ والسلام چاته سخته خبر نه ده کړې مجاهد ته، او نه وله کوړه رابغوی، نه یې سزا ورکړې ده. خو چونکې د صحابو پړونو کې د نبی علیه السلام دومره قدر او دومره احترام و چې بس نبی علیه السلام به لومړنی بیعت واغسته د ایمان په حالت کې، بیا صحابو چې ته خلاف ورزي نه راکړې، دومره قدر او احترام. یا خدا چې د امیر دومره عظمت او احترام دو،
مجاهدینو پړونو کې موجود دي چې د امیر په اشارو باندې چلیږي، او یا کم از کم چې امیر دونه هغه سره دونه طاقتي، دونه روب او دبدبه چې هغه د خپل مجاهدینو هر قسم نظم و ضبط ساتلی شي، کله په زور او کله په زبردستۍ باندې او کله د سزا په شکل کې. مدینه منوره کې بیا مرکزیت هم ملاو شو، امارت هم ملاو شو. مدینه منوره داسې وطن او داسې سټیټ و چې هلته کې د صحابو کورونه، د هغې زنانه، د هغې ماشومانو او د دې په خپله محفوظ و. نو خو چې بس مدینه منورې ته صحابه رالو، د جهاد حکم هم راغی، او هغه په سورة الحج کې په 18مه سپاره کې هلته حکم راغی، أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. آیت کې دا بیان شو چې الله تعالی چې مجاهدینو ته جهاد حکم کی، د دې وجې نه چې الله تعالی په خپله نشي کولی ګنې، الله په خپل هم کافرانو سره مقابله کولی شي، سزا ولا ورکولی شي، نیست او نابود کولی شي. د دې نه مخکې بلا قومونه طاقتور خلک یې نیست او نابود کړي دي، نام و نشانې د هغې باقي نه دی پرېښې. الله تعالی په خپل هم کولی شي دا ارستو، لیکن د الله تعالی یو نظام دی. اوس الله تعالی مجاهدینو ته حکم وکړو چې په ظاهره کې مخامخ به تاسو یې او په بیک باندې به زیمه، زما طاقت به د الله تعالی مدد او نصرت به په ظاهره کې به تاسو جنګېږئ، لاسونه به ستاسو استعمالیږي، ټوپک او توره او نیزه به ستاسو استعمالیږي، خو شاته به زما مدد او طاقت به او شاته به زما فرشتې لګیا به. نو دا نظام دنیا کې شروع دی چې مجاهدین به جهاد کی په ظاهره کې، اعتماد به په الله تعالی باندې، بروسه به په الله تعالی باندې وي، الله مدد به شامل حالي. نو مجاهدین به همیشه لګي، مجاهدین همیشه په تعداد کې کمی دي، سر اسلحه هم کمی، ساو سامان هم کمی، دشمن مقابله کې ډیری، افرادی قوت هم سیواوي، لښکر هم ډیری، ایسر اسلحه هم ډیره وي، ایسر ساو سامان هم ډیری، او د هغې باوجود چونکه په ناحقه باندې او مجاهدین په حق باندې وي، نو مجاهدین ځکه غالب شي. همدغه کار په بدر کې شوی دی، همدغه کار په غزوه خندق او نور موقعو کې دا شوی دی. صحابه کمو، کافران سیواو، هر اعتبار سره چونکه دی په حق او د الله تعالی مدد او نصرت نو دی غالبه شوی دي. او کله چې د الله مدد لږ غونډه کې رستو شوی دی، لکه په غزوه حنین کې د مکې مکرمې د فتح کېدو نه بعد 10,000 صحابه د مدینې منورې نه تللي او 2,000 کسان مکه مکرمه کې مسلمانان شو، دا ټول نو مسلم وو. 12,000 لښکر روان شو، مقابله کې 4,000 کافرانو. نو دا لومبنۍ موقعه چې مسلمانان د کافرانو نه 3 ګنا سیوا وو، خو د بعد نو مسلمو د خولې د الفاظو ختلو. اوس دی په خپل دا کار نو کړی، صحابو دا کار کړی دی. وی چې کله مونږ به تعداد کې کم او کافران به سیوا وو، مونږ په هغه وخت کې چې ته جنگ نه دی ویللی، نو اوس خو مونږ په تعداد کې سیوا یو، کافران په تعداد کې کم دي، نن به څنګه مونږ جنگ ویلو. نو دی نو مسلمو دا خبره وکړه، چونکې واقعات خو دې اورېدلو چې زموږ مشران صحابه کله تعداد کې کم او کافران به سیوا وو په بدر کې، په احد کې، او دی به جنگ ګټو. نن مونږ سیوایو دی راته کم دي، نن به مونږ څنګه جنگ ویلو. او الله تعالی دا خبره خوښه نه شوه چې د جنگ ګټل چې دا په قلت او په کثرت باندې ني، دا نه چې تاسو ډېر یې جنگ به ګټئ او چې تاسو کم یې جنگ به ویلئ، داسې نه ده. دشمن کم دی یا سیوا دی، الله تعالی مدد چې تاسو سړي تاسو به جنگ ګټئ، او د الله تعالی مدد چې ني تاسو به ډېر یې، لیکن جنگ به ویلئ. بیا هغه وشوه، په شورو کې شکست شو مسلمانانو ته. بیا وروسته نبی علیه السلام د خپلې خچرې نه راکوز شو. ابو سفیان رضی الله عنه، عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام سره. ابو سفیان رضی الله عنه د نبی علیه السلام د اس واګې نیسلي، او عباس رضی الله عنه ډېر جهیر الصوت، आवाज ډېر تیز و، आवाज به چکو نو په پوره علاقه کې به دغه आवाज رسېده به. او دا افراتفری ده، د جنگ حالات دي، تیراندازي شروع ده. او په دې کې عباس رضی الله عنه داسې आवाज وکړو چې هغه دومره شور باوجود
د عباس رضی الله عنه اواز د یو مجاهد غوږونو ته ورسېدو. آواز وکړو اے انصار و اے مهاجرینو او اے د ونې د لاندې بیعت کوونکو راشه نبی علیہ السلام ته. صحابه را جمع شو، نبی علیہ السلام سورلین را کوز شو، صحابه په صفونو کې برابر کړو، حمله وکړو، کافرانو جنگو هغه بیل او تختیدلو. نو جنگ چې دی دا همیشه د الله تعالی په مدد باندې او د الله تعالی په امداد باندې ګټل کیږي. نو منی حکم چې راغی هغه د سوره حج چې جهاد تاسو باندې فرض شو او ګوره علت بیان کو. وی الله مجاهدینو ته جهاد حکم ولې وکړو؟ په دې ظلمونه شوي دي، صحابه ظلمونه برداشت کړي دي او هغه د مکې مکرمې دلته کې مو دی په آرام نه پریزي. دی ورته خپل کورونه پرېښودو، خپل مالونه ورته پرېښودو، هر څه ورته پرېښودو، راله 1202 مدینې منورې ته. هغوی به اوس هلته نه دلته کې راځي. نو تنگ آمد به جنگ آمد او دنیا دا قانون دی چې تنگ شي بیا به همه جنگ وکړي. نو راشه قرآن کریمي استاسو سره جنگ وکړي. دې ته دفاعي جهاد وي، دې ته ډیفینسیو وار وایي، دفاعي جهاد چې دشمن پتا حمله کوي ته دفاع کوي. ستا په کور باندې راځي، ستا په کلي باندې راځي، ته ورته مخامخ ودرېږه، صرف دفاع وکړه. دې ته دفاعي جهاد وي. غزوه خندق، غزوه بدر او غزوه احد او غزوه خندق دا درې جنگونه دا دفاعي جهاد دی. کافران د مکې مکرمې نه مدینې ته راغلي دي، د حمله اراده کړې ده، صحابه ته مخامخ شوي دي. د غزوه خندق نه بعد چې کوم جنگونه بیا شوي هغه بیا اقدامي جهاد دي، اوپنسیو وارو چې صحابه بیا په کافرانو باندې ورغلي دي. لکه فتح مکه چې دا صحابه مکې مکرمې ته ورغلي دي. غزوه تبوک چې دی صحابه تبوک میدان ته تللی دي او هلته کې جهاد کړی. دارنګې غزوه یرموک او قادسیه جنګ او دارنګې د ملک شام بیا د صحابو زمانه کې چې څونه جنګونه شوي دي، نو صحابه بیا ورغلي نور ملکونو ته او اقدامي جهاد یې کړی دی. او دا اقدامي جهاد هم داسې ظلم او زیاتې نه دی. اصل کې چې کله دشمن دی سازشونه جوړي او دی د اسلام خلاف اندرونی انډرګراوند چې دی لګیای خطر جوړي پیدا کی، نو بیا داسې وخت کې مسلمان له پکارداري چې ردی هغه سازشونه د دې هغه جالونه دی هغه انډرګراوند چې کوم سرګرمې دي دا ولم نیست او نابود کا. چې کله مسلمانان په حرکت کې وي اسلام به غلبه وي، او چې کله مسلمانان په ځای باندې کېناستو جمود شکار شو، دا خو د دنیا قانون دی چې اوبه په یو ځای باندې ولاړې نو دا پلیتې شي یا د استعمال قابل نه شي. اوبه چې کله روانې نو که لږې وي نو پاکې دي او پاکوونکې دي، چې څوک په اودس کې پاکېږي به، څوک چې غسل کېږي پاکېږي به. نو آیت مبارکه کې ترغیب دی. لکه دا آیتونه د حدیبیې د واقعې نه بعد چې کله معاهده یې نه بعد نازل شوي دي، نو آیت کې دا ترغیب دی چې په دې بیغمه کېږئ مه چې زمونږ کافرانو سره معاهده وشوه 10 کاله او جنگ بندي وشو، نو راشي لږ آرام باندې به کینو او بیغمه به شو، لږ ساه به والو. نه، برپور تیاری کوئ، خپل دشمن ته ګورئ، د دشمن مطابق تیاری تاسو کوئ، ټریننګ کوئ، مجاهدین تیار کړئ، اسلحه تیار کړئ، اسونه تیار کړئ. دیو جن بخاری کې دا روایتونه د کتاب الجهاد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با باقاعده تیاری وکړو. یو پیر وروته د صحابو تیراندازي کوله، غشي ویشتلو، مخامخ نه پرته او دوه ډلې وې د صحابو او ردی منځ کې مقابله چې تاسو به ولې او که زه به ولم. ماهر تیرانداز هغه چې دا غشي بالکل صحیح په نه باندې ولګي، خطا نشي، او دویم دا چې دور سے دور غشي وشتي شي. دا د بهادر تیرانداز دا دوه علامتونه دي، چې یو دا چې دا غشي خطا نشي، او دویم دا چې دا غشي لري نه لري پورې ولګېدو، دا ماهر دی. لیکن دا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ډېر زیات ماهر و. دته نبی علیہ السلام ارمی فداک ابي و امي، وی زما مور او پلار په تا باندې قرباني. نبی علیہ السلام صرف 2 صحابو ته د الفاظ ویلي زما مور او پلار په تا باندې قرباني، او دته ایو زبیر رضی الله تعالی عنہ ته ویلو. دې غش به ډېر خو وشتلو. نبی علیہ السلام ته ارمی فداک ابي و امي فإن أباك كان راميا
ته غشي ولا ستا پلار چې و اسماعیل علیه السلام هغه هم ډېر ماهره تیرانداز و. نو هغه دوه ډلې لګیا وي غشي ویشتلو. د نبی علیه السلام یو ډلې سره کېناستو، نو هغه بلې ډلې خپل لیندې او کمانونه راغونډ کړل چې موږ نه ولو. نبی علیه السلام ولې نه ولې تاسو؟ وایي تاسو دې سره یې، اوس که موږ ولو هسې نه زمونږ نښه ولګي ستاسو خطا شي موږ وګټه تاسو بیله. پیغمبر علیه السلام ډلې بیل دا خو بې ادبي شوه چې موږ ځکه غشي نه ولو. نبی علیه السلام ولې زه تاسو دواړو سره یم، زه دې سره هم یم دې سره هم یم. څه مطلب و؟ زه به ستاسو دواړو نګراني کوم، ستاسو تربیت دواړو تربیت به کوم او دواړو ته به جنګي چالونه ښیم. دا نه چې صرف دې ته به ښیم تاسو ته به نه ښیم، دواړو ته به یو شانتې رهنمایي به دواړو کوم. نو د غشو تیراندازي مقابله به نبی علیه السلام کوله. ابن عمر رضی الله عنه وی او یو پیر نبی علیه السلام او صحابو د اسونو مقابله کوله. نو د اسونه په دوه قسمه وي، یو ته مزمر وي بل ته غیر مزمر. مزمر معنی ټریننګ شوي اسونه. د اس ټریننګ دای چې په اس باندې به ښه ډېر خوراک وکړي، یو څو میاشتې پې خوراک کو چې دی سمسور شي او د اواز کې پې سمې راووړي. د دې نه بعد به دی په یو کمره کې بند کړي، چا کمره کې تیاره وي او ګرمه وي. دله بیا صرف لږ لږ خوراک ورکوي په ټایم باندې چې د ګرمۍ د کمرې د ګرمایش او د تپش د لاسه دی ورو ویلی شي او د اواز کې ترې نه وبهیږي د خولو په شکل کې او د متیادو په شکل کې او دی خپل زوړ حالت ته راشي. د هغې نه بعد دله بیا صرف په ټایم باندې لږ خوراک به ورکوي. دا د ټریننګ وشو. دې ته عربۍ کې تزمیر شده اسونه وي. دی بیا منډه ډېره والی شي، دی بیا لوږه برداشت کولی شي او دی بیا تیز تلی شي. او یو هغه اسونه چې هغې لا داسې ټریننګ نه شوي. نو ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې څه اسونه هغه چې د هغې ټریننګ شوی و، نو نبی علیه السلام 6 میله فاصله کې یو نښه مقرر کړې وه دیوالو چې دې دیوال ته څوک مخکې ورسي هغه ګټلې ده. او زه په هغه نورو کې وم چې د کومو اسونو ټریننګ نه شوي. وي ما خپل اس دونه وزغلو چې مخامخ دیوالو ورسره جومات و. وي ما خپل اس د دیوال د پاسه جومات ته دننه وروستو، دومره تیز مې خپل اس بوتلو. نو نبی علیه السلام به د اسونو منځ کې دارنګې د مجاهدینو منځ کې دا مقابلې به کولې، تیاری به کو، غشي به تیارولو، هر څه به تیارولو. آیت کې دا ترغیب دی چې تاسو سامان د جنگ هر څه تیار ساتئ، بېغمه کېږئ ما، ضرورت به راځي، د ضرورت په ټایم کې بیا به څه کوئ. عمر رضی الله عنه اهل شام ته خط لیږلو او په خط کې دا خبره ورته کړې وه چې خپل اولاد ته 2 خبرې ښیې. یو د اس سورلي ورته ښیې چې په اس باندې سواره شي چې منډه والی شي، ګوړدواري چې ورته ګوړ سواري ورته کوئ. او دویم دا تیراکي لامبو ورته ښیې، په سمندر کې به د سفر مقرر شي لامبو ورته وښیې. نو دا 2 خبرې وي شام والو ته دا ورته وښیې خپل اولاد ته. ابو داود شریف کې روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي د یو غشي د وجې نه الله تعالی د 3 کسانو مغفرت کی. یو دا چې صانعه، یو هغه انسان چې هغه د غشي جوړ کړی دی، کاریګر دی چې هغه جوړ کړی دی، خو یحتسبو دی په دې غشي جوړولو سره یحتسبو فی صنعته الخیر، د ثواب په اراده د غشي جوړ کړی دی، نو دلم الله تعالی اجر ورکي. با دویم ورامي به، دا غشي وشتون کې هغه له الله تعالی په دې باندې اجر ورکي. او دریم هغه سړی چې تیرانداز سرخوا کې ولاړی غشي تیاری او دلې ورکي. د جنگ په ټایم کې دونه ټایم چې ته غشي رااله او بیا په لینده کې اقدام نو خوا کې ورسره بل تن ولاړي، هغه د کمان نه د ترکش نه غشي رالي سمیع وته او دلې ورکي په لاس کې هغه ورکولي. بیا نو چې دا دله د غشي ورکوونکي دله به د الله تعالی اجر به ودل ورکي. نو د یو غشي د وجې نه الله تعالی 3 قسمو خلکو له اجر ورکي. او نبی علیہ السلام فرمایي په دغه روایت کې چې دا غشي ویشتل زما ته ډېر خوښ دي په مقابله د اس د سورلی نه. بیا نبی علیہ السلام فرمایي هر قسمه کیل کود دا منع دی، خو 3 قسمه کیل کود دا جایز دی او دا صحیح دی او په دې باندې ثواب دی. یو تعدیب الرجل فرسه، یو دا چې یو سړی خپل اس ته ادب ورکي، هغه ګرځي لامبي په جمع کې منډه ول ورکي، هغه ټریننګ ولکي.
نو دا اصله ټریننګ ورکول په دې باندې باقاعده اجر دی. دویم فملاعبته اهله، یو سړی خپل بیبي سره د کیل کود خبرې کې، د مزاح خبرې کې، په دې څه ګناه نشته بلکې اجر دی. او دریم ورمیه بقاسه، یو دا چې غشي ویشتلو او د غشي د ویشتلو چل زده کولو چې غشي به څنګه ولي، لینده به څنګه نیسي، دا چل ښودل چاته کیل کولو، په دې باندې دا ګناه نه، په دې باندې باقاعده اجر دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي ومن ترک الرمي بعد ما علمه، یو سړی هنر زده کو، د غشي د ویشتلو هنر یې زده کو او بیا یې پرېښودو، وایي دا داسې شوه چې د نعمت ناشکري وکړه، الله ولې نعمت ورکو او دا اوس پرېښودو. یا ایها الذین آمنو، ای ها کسانو چې ایمان یې وروړی دی، مؤمنانو ته حکم دی خذو ونیسئ تاسو، خذو واخلئ یا ونیسئ تاسو. خذ هغه ځای کې راځي چې یو څیز ستا نه لرې دی او ته ورپسې ورپاسې او لاس وروږد کې او راوایلې، ډېر په راځي خذو. نو خذو واخلئ تاسو حذرکم، حذر په دوه معنو استعمالیږي، یو معنی هتیار او اسلحه، او حذر په معنا د بچاو سامانو چې ته خپل حفاظت کې د خپل ځان او د خپل ملک او د خپل قوم د هغې د حفاظت لپاره چې څه پکار دي، که هغه مناسب تدبیر پکار دی، که مناسب اسلحه پکار ده، که هغه د دشمن مخې ته باډ لګول دي، که هغه دیوال وال دي، که هغه خندقونه کنستلي، که هغه مورچې تیارولي، د دشمن مقابله کې چې څومره څه تیاری پکار دی هغه ټولو ته حذر ویل کېږي. قرآن کریم داسې لفظ استعمال کو چې په حذر کې د احتیاط معنا هم پرته ده، چې احتیاط کولو، لکه الحذر لا یمنع القدر، وی احتیاط کته ډیر وکې کنه د تقدیر نه نشي بچ کېدی، کته ډیر زیات احتیاطي تدابیر استعمال کړي او د الله تقدیر مخې ته ستا تدبیر او ستا احتیاط دا به پیل کېږي به. نو یو همون ته حکم دی چې احتیاطي تدابیر هم اختیار کړي، خو اعتماد به پای باندې نه کوي، اعتماد به د الله تعالی په ذات باندې کوي. نو حذر په معنا د احتیاط هم راځي. نو گویا کې قرآن کریم حذر وی احتیاطي تدابیرو، د دشمن نه د حفاظت سامانو او اسلحه او تدابیرو چې څومره څه پکاري دا ټول واخلئ او دا اختیار کړئ. خذو حذرکم، واخلئ تاسو، ونیسئ تاسو اسلحه خپله یا سامان د حفاظت خپلو. قرآن کریم داسې لفظ وی چې هر زمانی سر لګي. د نبی علیہ السلام په زمانه کې اسلحه توره وه، نیزه وه، غشي و، جنګي ټوپۍ وه، زغره وه، دا د هغه زماني اسلحه وه، او اسونه اوښانو. نه هغه زمانه کې هغه اختیار الپکارو. بیا یو زمانه کې دې خبرو نه زیات نورې خبرې جدید رالی، دې زمانه کې ټینک او جهاز او اټم بم او هایدروجن بم دا څیزونه رالو، دا اختیار کې تاسو د دې نه منع نه راغلی، دا د دې خذو حذرکم د لاندې داخل دي. خپل دشمن باندې نظر ساتئ او د دشمن مطابق تیاری کوئ. تاسو مسلمان لوی خوسېدل پکار دی، دا دفاعي بجټ ورکولو داسې ځان لري هم د دې لپاره دا دفاعي بجټ ورکول کېږي چې هغې د هغې مطابق اسلحه او هغې مطابق تیاری کوي. نو دا چې څونه مسلمان مضبوطي بارډرې مستحکمي دونه بدن امن و امانی، او که بارډر کمزوري شو دن بیا انتشاري، او د بارډر مضبوطوالی دا په اسلحه باندې او په بهترین فوج باندې کېږي. خذو حذرکم، ونیسئ تاسو، واخلئ تاسو حذرکم سامان د بچو خپلو او یا حذرکم اسلحه خپله. فانفرو پس تاسو وځئ ثباتن ډلې ډلې، ثبات جمع د ثباتون ده، جماعت او ډلې ته وي، کم از کم لسو کسانو ته ثباتون وي، او زیات نه زیات 400 یا 500 کسانو ته. یوځئ تاسو ډلې ډلې، او انفرو جمیعا، یا وځئ تاسو په یو ځای باندې. بس وخت تقاضې ته ګورئ، د امیر حکم ته ګورئ. که امیر وي چې ټول به یو ځای ځو نو یو ځای لاړ شئ، که امیر وي چې نه یو ځای نه ځو، یو جماعت او یو دسته یو برګیډ به ولیږو نو به ټیک ته هغه ولیږئ. یعنې تاسو
د امیر اجازت ته ګوره او د امیر حکم ته ګوره او د امیر منشا ته ګوره، خو یوازې به نه ځئ، یوازې به یو مجاهد به نه ځي، کې خطرات دي. نبی علیہ السلام فرمایي الراکب شیطان والراکبان شیطانان، یوازې یو تن چې سفر کې دا شیطان دی، نو شیطان نه دی خو خطره پکې ډېره زیاته ده. مطلب دی خطرې ته ځان وغورځو. او دوه کسان هم شیطانان دي، څه مطلب د شیطان خطرې ډېره زیاته ده. او 3 کسان دا جماعت دی، نو کم از کم 3 کسان په سفر ځي. بلکې یو روایت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې بهترین کسان 4 دي، چې 4 کسان یو ځای روان دا جماعت دی. دلته وی چې یوازې مزه او دوه مزه چې زینو ډلې لړ شي، 10 کسان او 60 کسان لړ شي، او یادا چې ټول په یو ځای باندې لړ شي. صباتن ډلې او انفرو یعوذ تاسو جميعا ټول په یو ځای باندې چې څنګه امیر وای هغه شانته لړ شي. اے ها کسانو چې ایمان وروړل دي، اونې سه تاسو سامان د بچو خپل، او زه تاسو ډلې یعوذ تاسو ټول په یو ځای باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن منكم او بشکا بادی دستاسنا لمن همها اعصوب دی لیبطئن چه همها دی با تاخیر کوي، همها دی با رستوالی کوي. فإن أصابتكم پس کچر ورسیگی تاستا مصیبت یا مصیبت قال وایدی قد انعم اللہ علی، یقینا اللہ تعالی احسان کو پما باندے، اذ لم اکم معهم زکا چنوم زدی سرا شہیدا حاضر. ولئن اصابکم او کچر ورسیگی تاستا فضل مہربانی من اللہ دا طرف اللہ تعالینا لیقولن خامها وایدی کأن لم تکن بینکم گویا کہ نواستا سمینس کے وبینہ او فمیندد کے مودت دوستی. یا لیتنی کاش چیزوے، یا لیتنی کاش چیزو کنت معهم وی دی سرا فافوز فوزا عظیما فزبا کامیاب شیوما و کامیاب لوی سرا. آیتونو کے بیان دے کہ مومنان و مسلمانانو کے بعد خلق منافقان دی، چې په ظاهره کې ځان ته مومنان وي لیکن دنه مومنان نه دي. او کله چې جهاد مقرر شي نو دی به بانی کې او دی به تاخیر کې رستوالی وکي، کوشش وکي چې تاسو سره لاړ نشي. او که بیا په جنگ کې تاسو ته شکست شي یا دا چې سو آفت په تاسو باندې راشي، صحابه شهیدان شي، زخمیان شي، نو دې ځان سره وړل کې خوشحاليږي چې شکر دې چې زنیم ته کړي ما سره بم داسې شوی وو، زبم زخمی شوم، زبم قتل شوم او زبم شهید شوم. نو دې پړه کې خوشحاليږي چې زه بشم د مصیبت نه او بشم د زخمونو نه او بشم د مصیبت نه. او کچره فرض کا تاسو ته کامیابی ملو شي، تاسو کامیاب شئ، مال غنیمت د ته ملو شي، نو چونکه دې نه تلې ته مال غنیمت کې سنه ملاويږي، نو بیا هم دې افسوس کې چې کاش چې صحابو سره تلې نو ماته ډېر زیات مال غنیمت ملو شو. یعنې تاسو سره نه لګېدلې، صرف د خپل مفادو کې د خپل غرضونو کې لګیارئ. کچره تاسو ته مصیبت رسیږي نو په دې خوشحاليږي چې زه به شوم، ستاسو په غم مې دردمند کېږي نه. او که تاسو ته خوشحالي ملو شي نو په دې باندې خفه چې ما ته مال غنیمت ملو شو، ستاسو په خوشحالۍ خوشحاليږي نه.
او تاسو په غم او په مصیبت باندې غمجن کیږئ نه، نو منافق هغه انسان دی په ظاهر کې دعوی کې چې مؤمن یم، په ظاهر کې دعوی کې چې نبی علیہ السلام سره مې مینه ده او دنه دا خیال دی. وان منکم او بشک بعد دستاسونا منکم مؤمنانو ته خطاب دی چې بعضی پتا سو کې په مؤمنانو کې چې کم کلک مؤمنانو ای کې څوک منافق نو. منافق هغه سړیو چې د سره مؤمن ونه د پزړه کې د سره ایمان ونه، دا خو د صرف د لالچ د پاره او د غرضونو د پاره په خله باندې کلمه ویلې و، یا د مال لالچ او یادا چې مسلمانانو نو وسو حاصل وکړو نو په خله باندې کلمه وی، لیکن حقیقت کې مؤمن نه دی. نو بعد دستاسونه چې کم صحابه دي هغه نه یادي، چې کم منافقان یادي خو صحابو سره یوځای کینی پاس یوځان مؤمنی صابین هغه یادي. لمن لا یبطئن نو منکم په ظاهر کې استاسو نه دی لیکن حقیقت کې استاسو نه دی. یا منکم صحابو پیدا ګمان کو چې ګندې مؤمن دی دغه په خله باندې کلمه وی لیکن حقیقت کې مؤمن نه دی. او صلی الله تعالی علم دا چې دا منافق دی کافر دی مؤمن نه دی، لیکن مسلمانانو ته دا غیب علم نو، ایمان هو پړ کې وی نفاق هم پړ کې وی، د چا دړنه څوک څه خبره چې پړ کې سدي. نو مؤمنانو په ظاهر کې دی مؤمنی صاحب، په خپل خیال او په خپل ګمان کې مؤمنی صاحب، حقیقت کې دی مؤمن نو منافقو. یی بعد داسې مشتا لمن لا یبطئن داغي علامت دا دی چې سوزر بنی سمسله بوتنی بیمار بمنی کور کې بم سمسله نی او بیا بم تاسو سره jihad لنزي. د عذر د وجه نه خو یو سړی که jihad لنزي نو خیر دی، خو چې عذر هم نشته او پیغمبر په خپل ازي او پیغمبر تا منی کیم نه بیا هم ته نزي نو څه وجه ده؟ وړه کې د منافقت دی نو ځکه نزي. لمن لا یبطئن خامها هغه څوک دی لا یبطئن چې خامها دی ورستو کېږي د جهاد ته دتلونه، کوشش وکړي چې پاتې شمه او لاړ نشمه، ځکه جهاد کې مشقت دی، جهاد کې زخمی کېدل دي، قتل کېدل دي او دې ردین یریږي دړنه خو مؤمن دی نه، کافر او منافق خو د مرګ نه یریږي. نو دې به کوشش کوي چې شاته پاتې شمه او وروسته پاتې شمه او لاړ نشمه. لا یبطئن خامها دی به رستوالی کوي، خامها دی به ټال مټول به کی چې پاتې شو، او دا کار به منافقانو کو. مؤمنانو چرته هم داسې نه دي کړي. مؤمنان خو مؤمنانو یې خو جذبې وي د جهادو. د بدر جنگ چې وشو او د بدر جنگ چونکې ناڅاپه وشو، باید صحابه داسې وي چې په بدر کې نو شریک شوي، ځکه څوک په سفر باندې و څوک د کلي نه بارو. و نبی علیہ السلام یکدم وی چې لکه شابه تیار شي قافلې پسې ځو. چې کوم صحابه په مکه موجوده یې لاړلو نو باید صحابه نو تلي لکه نظر رضی الله تعالی عنہ نو تلي. چې د بدر جنگ وشو نو د به وی که الله تعالی بیا داسې مکره وسته زمونږ او د کافرانو منځ کې نو الله تعالی به وویني چې د به څه کوم پای کې. او بیا چې د بدر احد میدان راغی نو د احد په میدان کې بیا ډېر په بې دردۍ سره شهید شو. داسې شهید شوی و چې شکل د پیژندو نو خور یې د ګوتو د بندونو نو پیژندل مارور دی. داسې خپل خبره پوره کړې وه. صحابه خو داسې جذبې وې چې جهاد میدان کې به خوشحاله وو، د ورځې به په میدان جهاد کې او د شپې مسله باندې ولاړو. صحابه د ماشومانو داسې جذبې وې چې کله د بدر میدان ته صحابه تلو نو دا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ روړ دی عمرو نو دی معشومو دتلو نو دی زبم زمن نبی علیہ السلام سره چې کله لخر روانېدو نو دی پټ کېدو. نو سعد رضی الله عنہ دی دولی پټېږي وی پټېږم د دینه چې اصل نبی علیہ السلام می ویني واپس می نکی. وی د خلکو شاته دم چې نبی علیہ السلام ته په نظر را نشم. خو خیر نبی علیہ السلام دی ولیدو نو دې د ونې نه چیت ښکارېدو. نبی علیہ السلام ماشومان به جهاد لنځي، نبی علیہ السلام به ماشومان جهاد لنه بوتلل او زنانه به نه بوتلې. دته ته واپس شه. د ډېر زیات اصرار وکړ چې نه ځم بجي زه به ځم خامخا، او تر دې چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د حمایت وکړ، تایید وکړ چې د ما دارو ډېر چرته پورته رہی.
بیا نبی علیہ السلام دې ځان سره بوتو. د احد میدان ته چې صحابت لو او کله لښکر د مدینه منورې روان شو، د نبی علیہ السلام معمول داو چې کله لښکر به د کلی نه ووتو یو ځای کې به ایثار کړو او نبی علیہ السلام به ذات خود د پوره لښکر معاینه وکړه چېرې ملګري څونه دي او ماشومان پکې چې تنې دي راغلي. نو چې وې کتل نو یو څو کسانې ته واپس کړو. آی کې عبدالله بن عمر رضی الله عنه، انس بن مالک رضی الله عنه، داسې ابو سعید خدری رضی الله عنه، رافع بن خدیج رضی الله عنه، سمره ابن جندب رضی الله عنه، برا ابن عازب، دا صحابه واپس کولو. نو دې کې دا رافع بن خدیج رضی الله عنه چې رافع وته چې حضور مال د غشي د وشتو ډېر خپل چل راځي، نو ما سره واپس کړي او دې په پوند باندې ودرېدو، په پنجو باندې چې زه دنګ دنګ ښکار شم. نه الته پلار خدیج رضی الله عنهم نبی علیہ السلام ته چاوجي داړي ډېر بهادر دی او دې ګورې غشي ډېر ښه ویشتی شي. نبی علیہ السلام یې ټیک ته راځه. نو دې کې سمره ابن جندب رضی الله عنه قتل چیرې رافع رضی الله عنه ته ایجاد میلاو شو. د خپل ناسکه پلار ته وایي چې تم نبی علیہ السلام ته وایي چې دی خو د رافع نم زیات طاقتور دی، ما ورته یاد کا او خیر دې مال په پرزول باندې راولي، کدی مارو نه غورځونو بیا دی وایي. بس پلار نبی علیہ السلام ته چې رجی سمره ابن جندب چې ډېر بهادر الګ دی، اتا سه د دو او د رافع ابن خدیج مقابله وکي دی بغیر ورزي. نبی علیہ السلام د دوه منځ کې مقابله وکړه، دی واقعي طاقتور رافع ابن خدیج رضی الله عنه راو فرضو، دې ته ایجاد میلاو شو. بیا شپه رااله، نبی علیہ السلام یې څوک به زمونږ حفاظتو کې د شپې پهره ورکول، دا نبی علیہ السلام سنت عمل دی، د شپې څوکیداری کولو د اسلامي لښکر او د اسلامي دغو. ذکوان رضی الله عنه پاسېدو، ویجې زه به حفاظت وکړم. نبی علیہ السلام ستاسو نوم دی؟ ویجې ذکوانو. نو تیاره وه چونکې ښکارېدو خو نه. نبی علیہ السلام ته یې کښېنه. بیا نبی علیہ السلام څوک به زمونږ حفاظت وکړي؟ نو بیا یو تن پاسې ستاسو نوم دی؟ نو هغه ابو سبع. نبی علیہ السلام یې کښېنه. نبی علیہ السلام بیا اعلان وکړ څوک به زمونږ حفاظت وکړي؟ نو بل یو تن پاسېدو، ستاسو نوم دی؟ وی ابن عبدالقیس. نبی علیہ السلام دا درې وړه کسان راشئ مخکې. نو یو تن راغی، وی لکه دو ملګري دي څه شوي؟ یوازې ځومه، خو بیا پاسېدم نوم مې بدلو چې زه لړ شم او شاته پاتې نه شم. د صحابو خو دا جذبې وي. نو صحابه کم ځای کې د جهاد نه پاتې شوي او کم ځای کې دا د منافقانو د علامتو چې دی بنتلو. بخاری کې روایت دی قزمان یو منافقو، خو د منافقت چاته پته نه وه. کور کې مور یې بیبي یې ټولې زنانه مؤمنانې وي او دی پکې منافقو. نو چې کله د احد دا جنګ وشو او په دې کې نبی علیہ السلام به ذات خود زخمی شو، صحابه شهیدان شو، دی خو نو تللی جهاد نه ځکه منافقو. نو دله د کور زنانو پیغور ورکو چې ته څنګه ځان ته مؤمن وې، ته څنګه ځان ته مخلص وې. هغه نبی علیہ السلام به ذات خود زخمی شو، صحابه شهیدان شو، ته کور کې په آرام ناست د مؤمن وې. کور کې ولا زنانو دا پیغور او طعنې به ورکولې، وی ته خو موږ ته منافق کاري، ته خو مؤمن چرم نه. اوس دا د خپل نومو صفا کولو دپاره چې زما د منافقت دا نوم لرې شي، نه د ویره آینده جنګ کې به داسې څه کارنامه وکړم چېرې دا نوم رانه اوس ختم شي. د جهاد سره کار نه، صرف خپل کردار یې صفا کو او کور کې خپل بهادري ښکاره کوله. نو بیا جهاد ته لاړو. نو په جنګ کې داسې جنګېده که نه په بېدردۍ سره چې بخاری کې روایت ته چې یو تن به هم نه پرېښود کافرانو، په هغه باندې به حمله کوله. بلکې صحابه وایي چې نن خو جنګ بس پلانکي وکړو چې دی خو داسې لګیا دی چې داسې بل څوک نه دی لګیا. د نبی علیہ السلام مخې ته د هغه تعریف وشو. نبی علیہ السلام انه من اهل النار، دا خو د جهنمیانو نه دی. یو صحابي وی چې ما دا اورېده که نه، وی مې چېرې ګورم چې نبی علیہ السلام د باره کې دا وی او واقعه بل شان ده. هغه لګیا دی د اسلام بلا خدمت یې وکړو او بل خوا نبی علیہ السلام دا جهنمي دی.
د نبی اسلام خبره هو غلطه نشي کېدی او په ظاهره کې مشاهده هو بل شان دی. می ګورم چې څه وکېږي، وې زه هغه پسې ولګېدم، یاره هغه لګیا او جنګېدو اخره کې زخمی شو، یو ځای کې را پرېوتو. نو د ډېرو زخمونو د وجې نه رسېدو کو چې تورې ځان ته اړمه کړه او ځان په تورې ځان راواړو، یعنې په تورې خپل ځان چې کله نو قتل کو خودکشي وکړه. دغه صحابي ما فورا وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. او راغی نبی علیہ السلام مې ته چې رجی واقعي تاسو د الله رسول یې وسه چلو شو، ویجی د پلان کې باره کې تاسو ویلو چې دا د جهنميانو دی، مونږ چې دی به څنګه جهنمي وي، او هغه دغه شان واقعا وکړه. نو دا مطلب نه لري چې دی منافق اصل کې نبی علیہ السلام ته الله تعالی دی او چې دی خو مؤمن نه دی، خلکو ته مؤمن ښکارېدو. د منافقانو دا کردار اول بدلنه او کتله به د انتشار پیدا کولو دپاره، یا دا چې د خپل خلکو ته د خپل بهادرۍ او د نوم د صفایۍ ربره وتلو. فإن أصابتكم نو لا یبطئن دو معنی دی، یو دا چې دی په خپله به رستو کېږي، تاخیر به کې نه بځي، بله معنا لا یبطئن دی به خلک رستو کې، خلکو ته به چې لکه مزې ګورئ، ځان له کار مه ګورئ، کور ماشومان هم دي، بچیم دي، زنانه دي، د هغوی به څه کېږي، د هغوی د مستقبل هم لغم په کار دی. نو دا خلکو ته به دا خبرې کړي چې خلک هم پاتې شي، نه لا یبطئن خامخا دی به رستو کوي نورو خلکو لره. فإن أصابتكم پس کچې ورسېږي تاسو ته مصیبت، یو مصیبت معنی یو مصیبت لکه قتل کېدل شو، زخمیان کېدل شو، شکست شو. جهاد کې هم داسې کېږي، کله به جنگ ګټې کله به جنگ بیلې. د ابو سفیان رضی الله عنه نه هرقل تپوس وکړو، دې وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه له ایمان نو راوړی. نو هرقل ته نه د روم بادشاه ته بلا تپوسونه وکړو، نیو تپوس یې دا وکړو وایي ستاسو د نبی علیه السلام کې جنگ شوی دی چې ته هغه ته آو، وایي جنگ همیشه څوک ګټي؟ نو ابو سفیان ورته وایي کله هغه ګټي او کله مونږ ګټو. وایي زمونږ او د هغه مثال د کوی د بوکې دی، بوکه کله د هغه لاس له راشي کله زمونږ لاس له راشي. نو هغه بیا دا تایید وکړو هرقل چې پیغمبرانو سره هم همیشه دقه شانتي کېږي، کله به طور ازمایش دی جنگ بیلی او کله دی جنگ وګټي، لیکن اخرانی انجام همیشه د پیغمبرانو خوي، کامیابی اخره کې پیغمبرانو ته ملاويږي. نو فین اصابتکم پس کچره ورسیږي تاسو ته مصیبت، یو مصیبت لکه شکست شو، لکه د بدر احد په میدان کې شوی وو. قال وای دا منافق قد انعم الله یقینا الله تعالی احسان کو علی فما باندې احسان سو کو چې زنیم تلی قدم په دغه لښکر کې نه زو پکې مسقتل شو، ما زو پکې زخمی شو، ما بم شکست خوړلو، زما بم تاوان شو. نو دی په دې خبره خوشحالیږي چې زه بچ شوم او زه لاړم. اذ لم اکن دا استعلیلیه دی ځکه چې لم اکن معهم نوم زدی سره یعنی مؤمنانو سره، شهیدن حاضر یا موجود په جنگ کې زلانړم نو بچ شوم. په دې خبره خوشحالیږي چې ما ډېر د عقل نه او د سمج نه او دوراندیشۍ نه کار واغستو، وی دا خو ما ډېر ناشنا تکنیک اختیار کړو نو زه بچ شوم، او دا خو سادهګان خلکو لاړلو. نو دې په دې خبره خوشحالیږي. حالانکې د مؤمن مسلمان دپاره هر څه ښه دي، د مؤمن مسلمان دپاره زخمی کېدل هم ښه دي، شهادت خو ډېر زیات ښه دی، او دارنګې مؤمن مسلمان ته تکلیف دام د مؤمن مسلمان دپاره ښه دی د انجام په اعتبار سره. او دا خو چونکې منافق دی د ثواب امیدوار نه دی، نو دته د مؤمنانو دا شکست او د مؤمنانو دا زخمی کېدل او دا هر څه ورته ناکامي ښکاري. او د شهید بل معنی شهید کېدلو دی چې شکر زم نه موجود کې زم شهید شوم، شهادت خو نه وي زم قتل شوم، خدای د مرګ نه بچ کړم. ولئن اصابکم او کچره ورسیږي تاسو ته د علام د پاره د قسم دی، او قسم دی کچره ورسیږي تاسو ته فضل یو فضیلت یو فضل یو مهربانی لکه کامیابی شو په جنگ کې، مال غنیمت شو من الله د طرف د الله تعالی نه، چې کله تاسو ته مال غنیمت ډیر ملو شي، کامیابی تاسو ته ملو شي،
نو دې په دې خبره افسوس کی چې زه ولې نوم تلې چې ما ته ډېره غټه حصه میلاو شوې وي. لیکولن همها وایدي کأن لم تکن گویا کې نه وه بینکم ستاسو میند کې او بینو په میند ده کې مودتون دوستي. دې داسې لګیایي که نه چې گویا کې ستاسو او د ده منځ کې څه تعلق نشته، حالانکې دې خو دعوه د ایمان کی او دعوه د اخلاص هم کی. نو گویا کې ستاسو او د منځ کې هېڅ قسمه تعلق نه و، دې صرف په خپل غرض پسې لګیا په مصیبت کې زه بچ شوم او په مال غنیمت کې او کامیابۍ کې دې په دې افسوس کې چې ما ته ولې میلو نه شو. په کار خو دی چې ستاسو په غم باندې دې غمجن شو او ستاسو په خوشحالۍ دې خوشحاله شو، نو ستاسو د خوشحالۍ سره څه کار نشته، خپل غرض پسې دی چې ما ته ولې مال غنیمت میلو نه شو. مودتون څه دوستي، نو یا لیتنی ای کاش چې زه کنت وې معهم دې سره دې صحابو سره په دغه جنگ کې په دغه جهاد کې، نو ما ته هم مال غنیمت میلو شو، زه به هم کامیاب شوم. فافوزا په زه به کامیاب شوم فوزا عظیما په کامیابۍ لوی سره. قرآن کریم د ګریمر کتاب دی، د ګریمر خبرې پکې ډېرې دي. دا کأن لم تکن بینکم وبینه مودتون دې ته جمله معترضه وي او منځ کې پکې دا جمله راله قرآن کریم چې د منافق په دې حال هو تعجب وکړه که نه، دا داسې عجیبه انسان دی چې تاسو ته مصیبت درو رسیږي نو دې خوشحالېږي چې زه به شوم، او چې تاسو ته کامیابي میلو شي نو ستاسو په کامیابۍ باندې خفه دی او دی چې زه ولې نو موجود چې ما ته مال غنیمت میلو شوی، نو فافوز فوزا عظیما زه به کامیاب شوم په کامیابۍ لوی سره. او بېشکه بعضې ستاسو نه همها هغه څوک دی چې البته دی به رستوانې کوي، پس که چې ورسېږي تاسو ته یو مصیبت وایي دی یقینا الله تعالی انعام وکړو په ما باندې کله چې نه وم زه دې سره حاضر، او که چېرې ورسېږي تاسو ته یو فضل یو مهرباني د طرفه د الله تعالی نه خامخا وایي دی گویا کې نه وه ستاسو منځ کې او د منځ کې څه دوستي، ای کاش چې زه وې د دې سره په زه به کامیاب شم په کامیابۍ لوی سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل پس پکار دے چې وجنګيږي فی سبیل الله بلار د الله تعالی کې الذين ها کسان یشرون چې دی خرڅوي الحیات الدنیا جن دنیا بالآخرت ومقابله د آخرت کې ومن یقاتل او څوک چې جنګيږي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې فیقتل پس دی اوجل شو او یغلب یا دی غالب شو فسوف نؤتیه پس زردا چې مونږ ورکو دتا اجر عظیما اجر ډیر لوی. آیت مبارکه کې ترغیب دی د جهاد فی سبیل الله چې د الله په لار کې جهاد وکړي، او جهاد کې بیا دوه خبرې دي، یا خو شهادت دی او شهادت یو لوی اعزاز دی د الله جل شانه د طرف نه، او یادا چې غالب بشي غازی بشي غالب بشي کامیاب به واپس راشي. په دواړو صورتونو کې الله جل شانه په آخرت کې ډېر لوی اجر مجاهد ته ورکوي. د جهاد ډېر لوی اجر دی، ډېر لوی فضیلت دی. یو انسان په کور کې ناست دی او ټوله ورځ روژه ده او ټوله شپه الله ته ولاړ دی په قیام کې، دې مجاهد ته نه برابرېږي او نه رسېږي. که انسان ټوله زندگی په عباداتو کې تیره کړي، نفلي عبادت کې، اول هو یو مجاهد د الله په لاره کې جهاد کې د الله د رضا دپاره، دا دواړه نه دي برابرو. جهاد ډېر لوی اجر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود
27 غزواتو کې شرکت کړی دی، 27 جنگونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هغه شرکت کړی دی. نو جهاد ډیر لوی فضیلت دی. آیت مبارکه کې دې ترغیب دی. د جهاد مقصد بدانی چې تخریب دی وشي، فساد دی پیدا شي. دا د جهاد د مقاصدو نه دی چې ګنې تر کافرانو ملک روان کې او داغي آبادی ونړي، داغي ماشومان قتل کې یا ماشومان یتیمانان کې یا زنانه کند کې یا داغي عزتونه واخلي یا داغي په مالونو باندې قبضه وکړي یا ملک باندې قبضه وکړي. دا د جهاد د مقاصدو نه دی. د جهاد مقصد د الله د کلمې د اوچتېدو ده چې د الله نوم غالب شي، د الله کلمه غالب شي. یعنی لا اله الا الله د الله کلمه ده، د الله توحید چې دا په دنیا کې غالب شي او د کفر او د شیطان کلمه مغلوب شي، کمزور شي. دا د جهاد د مقاصد نه دی. ځکه چې الله جل شانو د کائنات بادشاہ دی. زمکه الله پیدا کړی د اسمان الله پیدا کړی دی، انسانم نو دا ارس د الله تعالی دی، انسانم الله پیدا کړی دی. اوس انسان د الله دی، کائنات د الله تعالی دی او په دې پزمکه د الله کلمه نه مني او د غیر کلمه مني، نو د سره به همها بیا جهاد وکړي. د جهاد مقصد صرف دا دی چې د کفر کلمه کمزوري شي او مغلوب شي او د الله کلمه چې دا اوچته شي. بدا د جهاد مقصد دی. نو فلیقاتل فی سبیل الله، پس پکار دی چې وجنګيږي په لار د الله تعالی کې. فی سبیل الله وی جهاد بغیر صرف د الله د رضا لپاره وی. فی سبیل الله مطلب داره د الله د رضا لپاره او د الله په لار کې. د جهاد چې بل مقصد نی بهادری اظهار کول او چې زره بهادر شمه خلق د ماته وي چې ډېر له بهادر دی دانی، او بل مقصد چې مال غنیمت مقصد نی، مقصود بستان الله رضا وي. دا ټول خبره بتا ته ملاويږي. ستا مقصود الله رضا دی، الته د بیا پزلورتیا سره جهاد کا بهادری بدیم ښکار شي، دارنګ تا ته مال غنیمت ملو شي، او چې مقصد ستا مال غنیمت نی. د نبی علیہ السلام دا خبر ډیر ناشنا دی. مختصر خبره خو یو لوی سمندر راجمع کړی وي، ځکه ته جوامع الکلم وي. نبی علیہ السلام انما الاعمال بالنیات، وی د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې لري. ته چې یو عمل کې به دا ستا په نیت باندې منحصر ده چې په کم نیت باندې کې، نو سبا قیامت کې به د عمل بدله چې تا ته ملاویږي ستا په نیت باندې وتا ته ملاویږي. وانما لامرئ ما نوى، سړی ته به ملاویږي هغه چې د نیت کړی دی. مهاجر ام قیس یو صحابي دی، د دو مدینه منوره کې دی او خزه خوښوه، هغې سره نکاح کو. نه ښځې ورته وایي چې تاسو به نکاح زه علیکم چې ته مدینې منورې ته راشې او هجرت وکړې. دی په مکه مکرمه کې و، نو دا هجرت وکړه دې لپاره چې د ښځې سره به نکاح وکړم. هغه زمانه کې هجرت فرض و، خو د هجرت په دې نیت ونه کړو چې د الله حکم دی، بلکې دې صرف په دې نیت رایي چې نکاح به وکړم. اوس نکاح څه غلط کار نه دی، نکاح د الله حکم دی، د پیغمبر علیہ السلام سنت طریقه را عبادت دی. ټیک ته عبادت دی، لیکن د نکاح د لپاره هجرت کړی او د الله په حکم لپاره نه دی کړی. نو نبی علیہ السلام یو خبره وکړه، دا حدیث بیان کو چې انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارو مدار دا په نیتونو باندې لري. وانما لامرئ ما نوى، او سړی ته ملاویږي هغه چې د نیت کړی دی. بیا نبی علیہ السلام فرمایلو فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، چې رچا هجرت د الله او د الله د رسول د پاره وو، نو بدغه هجرت چې د الله او د الله رسول د پاره شو. او کچره وانما کچره د هجرت
دا دنیا د پاره ومن كانت هجرته الى دنیا د هجرت ډیره پاره چې ماته دنیا ملو شي او امرأة يتزوجها یا د هجرت کو چې ماته به یو زنانه ملو شي نکاح به سره کما نبی علیہ السلام فرمایلو چې فهجرته ما هاجر الیه چې د پکم غرض باندې پکم مقصد د پاره هجرت کړی دی د زنانه حصول دی یا دنیا حصول بسابت ملو شي نو د انسان عمل چې دی د دې بدله به انسان ته د پنیت باندې ملاويږي ځکه قران کریم فی سبیل الله وی چې دا ستا د جنگېدلو دا دومره مشقت او دا وګوره صرف د الله د رضا لپاره وي د الله په لار کې به وي نفل یقاتل فی سبیل الله پس او دی جنگیږي په لار د الله تعالی کې کچره د آیت تعلق موږ مخکې سره کو نو مخکې آیت کې داو چې د منافقانو ذکرو منافقانو مکار داو چې دی به نبی علیہ السلام سره جهاد لنتلو دی به تاخیر کو شاته پاتې کېدلو بیا التبه کچره په جهاد کې به مسلمانانو ته شکست شو فرض کا نو دی به خوشاله شو چې شکر چې مونږ نه یوتلی او کچره التبه مسلمانانو ته فتح وشو ډېر مال غنیمت به ملو شو نو دی به افسوس کو چې مونږ ولې لانړو چې مونږ تم لوی مال غنیمت ملو شي وي دا به کامیاب شي ما نو قران وی کچره ته کامیابی غواړي د منافق ته کچره منافقه کامیابی غواړي دا کامیابی لپاره شرط داري چې لومړی ایمان نوړه د منافقت نه توبه وباسه او بیا د الله په لار کې صحابه سره یوځای لړشه او جنگي کافرانو سره نو د فلیقاتل کې ضمیر بیا منافق تراجه دی دا کامیابی حاصلون کې فلیقاتل پس او دی جنگیږي دا سړی چې کوم مخکې آیت کې ذکر شو چې څوک غټه کامیابی غواړي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې د غیر مسلمه د پاره جهاد بدی الایکی چړمبې دی ایمان نوړي دغه جهاد یو نیک عمل دی او نیک عمل به الګ انسان ته فایده ورکړي چړمبې د ایمان ناوړي ایمان نشته او تا نیک عمل کړی نو بدله نشته قیامت پرځ باندې وا هغه نیک عمل په کار راځي چې هغه ایمان په حالت کې شوی وي کافرانو هم دنیا کې نیک کارونه کوي خلکو سره امداد کوي دارنګې مسلمانانو سره امداد کوي لکه کافرانو به د الله د کور خدمت به کو حاجانو ته به اوبه ورکولې روټۍ به ورکوله میلمستیا به کوله دا ټول نیک کارونه دي لیکن ایمان نو قرآن دا نه دي برابرو لا یستوون عند الله دا الله ته نه دي قبولو سبا قیامت کې به کافر ته اجر الای ملاويږي چې دړم به ایمان نه وړي به نیک عمل کړي او کنه نیک عمل کړي او ایمان نه دروړي دا نیک عمل په دنیا کې پاتې شي آخرت کې به تسنه ملاويږي اوس کا چیرې تعلق مخ کې منافق سره د منافق بد الله په لار کې جنگ الای کې چړمبي ایمان نوړي او د منافقت نه توبه وباسي او بیا د الله په لار کې jihad کې الای قبول لې او کسره د منافقت لاړو نو ټیک ته لاړو jihad یو کړ لیکن اجر وته ملو نشو نفل یقاتل فی سبیل الله پس او دی جنگیږي په لار د الله تعالی کې الذين کسان سرا کدا فلیقاتل کې مونږه معنا د منافق کو چې دا منافق اول ایمان نوړي او بیا توبه وباسي د منافقت نه بیا د الله په لار کې jihad کې نو چا سره وکي بیا د الذين يشرون الحیات الدنیا نه مراد بیا کافران دي یعنی کسانو سره یشرون چې دی غوړه کوي بیا به د یشرون معنا غوړه کوي الحیات الدنیا جند دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې د کافرانو صرف دا دنیا ده آخرت ہوئی د سره منینا آخرت ہوئی صرف اقرار نه کې چې آخرتوم غني لاشته ده هغه هو صرف دا دنیا ده وی بیا نور سنشته ده ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر وی دنیا د کافر د پاره جنت ته جنت په دې معنی نه چې دی آزاد دی
څنګه مؤمن به جنت کې آزادي حرام او پابندۍ بنی چې دا حرام دي دا ناجایز دي دا بنکه دا خبرې نشته التستا خو هر چې سکینو کوا نو دا شان کافر په دنیا کې خو هر چې سکینو کی اور پر حلال او حرام او جایز ارسه یو برابر دي او مؤمن لپاره هو دنیا قید خانه ده دی خو پابند دی خپل مرضی باندې چلی ګوري بچ الله په دی باندې خوشحاليږي او کنه پیغمبر علی السلام په دی خپکیږي او خوشحاليږي کار وکيبا نو بیا الذين يشرون الحیات الدنیا ان کافران دنیا غوړه کوي په آخرت باندې او یادا چې فلیقاتل فی سبیل الله تعلق مخکې اثر نه دی بلکې دې کې مؤمنانو ته ترغیب ورکړي چې تاسو د الله په لار کې جنگ وکړئ معنا بیا داسې کو فلیقاتل پس او دی جنگیږي په لار د الله تعالی کې الذين يشرون الحیات الدنیا هغه کسان چې دی خرڅوي یشرون معنا یبيعون چې دی خرڅوي ژوند د دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې مؤمن خپل دنیا خرڅ کی آخرت والی دا مؤمن چې دنیا کې لګیاره صدقې کی خیراتونه کی زکاتونه ورکی دا دی دنیا قربانی کی د آخرت لپاره لکه د مؤمن مقصد یمانه الله راضي شي یر آخرت لم سکول پکار دی دا دنیا کې چې مؤمن سم کی کدا دی په وړي کې روزي نسی 17 غنټې نو ولې مقصد سره هو آخرت د پاره کی د دنیا د خپل همت او قوت او طاقت او مال او وخت او ارسو د الله د پاره قربانی چې ما ته آخرت ملو شي نو الذين یشرون الحیات الدنیا کسان چې دی خرڅوي ژوند د دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې چې آخرت ماته ملو شي دنیا د خیر دی نه خو چې آخرت ملو شي علی رضی الله تعالی عنہ چې کله واله شو نو دی بیا 3 ورځې بعد بیا وفات شو نو چې کله دی هغه 3 ورځې دی پوه چې بل ژوندې نه پاتې کېږم نظامونو ته ډېر ناشنا نصیحتونه کړي دي حضرت حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنهما ته او دا نصیحتونه په کنز العمال کې پشپاړسم جلد کې راغستې دي نه کې یو ناشنا خبر وته دا وکړه ما بچو ولا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک حسن و حسین رضی اللہ عنہما ته بچو وی د آخرت سودا بګورې نه کوي چې کله د دنیا او د آخرت مقابله رااله نو اسنه چې دنیا والے او آخرت خرڅ کې ګوره دا به نه کوي کله مقابله نه خیر دنیا خرڅ کې هو آخرت مخرڅ آخرت والے دا اخیرانه خبره علی رضی الله تعالی عنہ خپل زامنو تکړه ده د دې وجنه حسین رضی الله تعالی عنہ د کربلا په میدان کې ټوکړي ټوکړي شو خو د آخرت سودا و نکړه ای خو له دنیا ورکول ارسه ول ورکولو چونکه د پلان هغه اخیرانی نصیحت و تیادو چې ما ته پلان ویلو چې آخرت به نه خرڅه نه نه خرڅوم حسن رضی الله عنهما په زهرو کې شهید شو خپل وینځ ول زهر ورکړو آخرت خرڅ نکو دنیا خرڅ کړه ځکه هغه د جنت سرداران دي دا هر مؤمن مسلمان ته دا یو پیغام دی هر انسان د خپل آخرت او دنیا سودا دی کی نن هر مؤمن مسلمان دی د آخرت سودا نه کی دنیا سودا خیر دیو کا دا کلاړن لاړه هو چې آخرت لړ نشي نو یشرون الحیات الدنیا چې دی خرڅوي ژوند د دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت کې ومن یقاتل فی سبیل الله او څوک چې جنگیږي په لار د الله تعالی کې څوک د الله په لار کې جنگیږي دوه خبرې به خامخایي فیقتل پس دی وجل شي د الله په لار کې به وجل کېږي به شهادت برته ملاویږي زخمی کېږي به ګوره فیقتل مخکې کو وجل کېدلو یعنی شهادت او یغلب یا به دی غالب کېږي د غلبې د خبرې مخکې ونکړه او د قتل د خبرې مخکې وکړه وی فیقتل پس دی وجلی شي یعنی شهادت ملو شي د مجاهد مقصد بداوي آرزو بداوي چې دې د الله په لار کې ځي نو دا کور نه بهانه والی دا ونی چې زه راځم دا کار وکړو او بس لږ صبر وکړې زه بیا راځم جهاد دی خو مطلب دا چې د جهاد نه ځي
نو لومبني ستا مقصد به شهادت حصول به چې زه شهید شمه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ملک شام کې وفات شوی دی او د هغه په قبر باندې چې کومه کتبه لګېدلې ده هغې د پاسې دا پیغام لیکلی دی چې زه د دې امت بزدلانو ته دا پیغام ورکوم چې ما نه یو جهاد نه دی پاتې شوی او زه په لومبني سب کې خطرناکو کافرانو سره جنګېدلی ما او زما په بدن باندې د یو ګوتې برابر ځای داسې نشته چې کې د تورې یا د نیزې ګزار نی. د ما بدن د سر نه تر خپو پورې د تورو او د نیزو د ګزارونه ډک دی او د ما مقصد دا و چې ما ته شهادت میلو شي، لیکن ما ته شهادت میلو نه شو. وی زه د دې امت بزدلانو ته وایم چې دا قتل چې دی دا مرګ دا په میدان جنګ کې نه دی کوي نو پکه چې ما ته میلو شوي دا په خپله بستر باندې مرمه. انسان دی د مرګ نه نه یریږي چې ګنې میدان جنګ کې مرګ دی. څومره خلک په خپلو بسترو باندې مړه شو، څومره خلک چې نن هغوی بلکل صحتمند و دنیا نه لاړو. مرګ نه په بیمارۍ باندې دی، نه په بوډاوالي باندې دی او نه په حادثاتو باندې او نه په میدان جنګ کې. دا د الله حکم دی. هر انسان به مري، څوک به ترې نه پاتې کېږي به، کدی بیمار دی او کدی صحتمند دی او که ماشوم دی او که ځوان دی او کدی میدان جنگ کې او که په آرام او راحت کې دی. بچ کېدل د مرګ نه نشته. د دې وجې نه صرف دې ته کتل پکار چې په کم حال کې مرګ په کم حال کې د دې غم پکار دی. باقي د مرګ نه د بچاو تدابیر د کمکلتوب دی، دې نه څوک نشي بچ کېدی. نو فیقتلو پس دې به وجل شي، شهادت به ورته میلو شي. شهادت یو ډېر لوی اعزاز دی. کافران به حیرانو. خباب یو صحابي دی، دا ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ کافرانو سره مخامخ خبرې کولې، دعوت یې ورکو او د شاته یو کافر نیزه هغه په دې املا باندې ووله او پورې راپورې ته په نوم کې وباسله او دی فزت رب الکعبه یو هاتې نه د وینو دارې روانې دي او په وینو کې لت پت دی. هغه وی فزت رب الکعبه په کعبې په رب مې د قسم چې اوس کامیاب شوم. کافران هره چې دا لا کومه کامیابي ده، په ظاهره کې نجات پورې راپورې وته را د وینو کې لت پت وي مده کامیاب شوم. بدا کامیابی خو هغه تخکارېده. نظر ابن انس رضی الله عنه د احد په میدان کې چې کله مسلمانان یو خابل خوا شو نو یو صحابي ته وی قسم په خدای چې د احد د غر نه راته د جنت او خوشبوګانې راته محسوسېږي را روانې دي. دا په حقیقت کې هغه ته د جنت او خوشبوګانې ښکارېدې. یا د حدیث بل مطلب دا چې جنت دونه نږدې دی، بسو دې غر ته نږدې جنت دی. مطلب دا دی وجنګېږه او شهادت سره جنت ته تلل دي. نو فیقتل پس دی به وجلی شي او یغلب یا به دی غالب شي. دو خبرې خامخر یا به غالب کېږي به او یا به وجلی شي او درېیمه خبره نه کوي چې تېښته به وکړي، یا به وتښتي یا به غالب شي او یا به ووجلی شي. ځکه چې دا د مؤمن شان نه دی چې دی به تښتي د میدان جنګ نه. کبیره ګناهونه دي، غټ ګناهونه. پای کې یو دارې د میدان جنگ نه تېښته کول دا کبیره ګناه دی. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وی موږ نبی علیہ السلام یو جنگ نه لېږلي وو، موږ دلته نه راوتښتېدو. موږ چېرې مدینې منورې ته به څنګه ځو، خلکو سره به څنګه سترګې میلاو. موږ د شپې مدینې منورې ته رالو او په جومات کې شاته پټ ولاړو چې څوک مو نه ویني. نبی علیہ السلام چې سار مانځل راغی او مونځ یې وکړو او مخې راوړو نو موږ ولیدو لکه دا څوک یې؟ نو موږ چې نحن الفرارون، موږ چې هغه خلک چې راتښتېدلي وو میدان جنګ نه. نو نبی علیہ السلام ډېر لوی لیډر و، دونه لوی لیډر په دنیا کې بل نه پیدا شوی. د خپلو صحابو جذبات جوړولو، هغوی له حوصله ورکول، هغوی له ډاډګیرنه ورکول. نبی علیہ السلام په داسې وخت کې سوي بل انتم الاکارون، نه بل انتم القرارون. تاسو راغلی چې آرام وکئ او ځان سره ملګري والئ او بیا به حمله کوئ. وی تاسو د حملې په اراده باندې واپس راغلی، تښتېدلي نه تاسو. دا د صحابو جذبات جوړ کړو.
دلته که ماشومې ستا نیکه دا کار نه ته ویل اسو کې کېنه دکې ماشوم لمون په ماشوموالي کې جذبات مجروح کو بس غریب لوی شي لیکن مقابله ونه کی نبی بل انتم القرارون بلکې تاسو بار بار حمله کوونکي راځي او بیا به حمله کوي دای حوصله جوړ کړي نو تختیدل د میدان جنگ نه نشتا فیقتل پس دی به وجل شي او یغلب او یا به دی غالب شي او قران کریم فیقتل انوي یقتل معنا چې تبل سو قتل کې او د یقتل معنا چې په خپل قتل شي نو فیقتل ځکه ونوي چې چونګې د جهاد د مقاصد نه دانه چې دل شي د کافرانو ډېر قتل کما چې ډېر ویني ته کما کافرانو قتل کما اگر جهاد کې دام جایز دي لیکن غوره عملداري چې ته شهید شه او یا غالب شه او په دین یت مزه چې زه کافر قتل کم بلکې په دین یت لاړ شه چې د الله کلمه اوچته شي فسوف نوتیه فزردا چې موږ ورکو دته ابو داود شریف کې روایت ده ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي ودري کسان داسې دي چې الله تعالی دا غي ذمہواری اغسته ده یو هغه انسان دی رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله یو هغه سړی چې د الله په لار کې وته الله تعالی د ذمہوار دی د دمو د کورمو در ماشومان در ارسو نبی علیہ السلام فرمایي چې یا خو الله تعالی دی جنت ته داخل کی او یادا چې دی به واپس شي او ډیر لوی مال غنیمت او اجر به ته ملو شي دیم نبی علیہ السلام فرمایي رجل راح الى المسجد هغه سړی چې جمعه ته وختي راغی دا چې جمعه ته سر په سر باندې وختي راځي جمعه ته او بیا جمعه کې ناشته دی د الله تعالی په ذمہواری کې دی دی چې واپس دی ډیر لوی اجر او ثواب به دی واپس ځان سره وړي او دریم هغه سړی چې هغه رجل دخل بیته بسلام یو سړی خپل کور ته لاړو او تلو سره السلام علیکم ورحمت الله وی دا آداب دي چې کور ته ورځینو په دروازه کې والسلام وکي که کور کې د سوکشتا او کنيشتا که کور خالی ر بیا السلام علیکم وایا او که سوکشتا پایم سلام وکا د نبی رسول الله دا عادتو چې کور ته بسنګ ور داخل شنو دوه کار به کولو لومبه به سلام وکړو او دویم به مسواک په خپل خله کې وخو مسواک کور ته داخلي دو سره دی او دارنګي چې کم کور کې وسمره خلکو هغه ته به مسکی شو دانه چې دا پتندی به دولس نیمه کړي او دا برید به چې نورم نیخ کړو نه کور کې هغه انسانان دي ای سره په خنده پیشانه سره خبرې کولو نبی علیہ السلام به کور کې د عام انسانانو په شان یو انسان به کور کې نبی علیہ السلام دانو چې غنځ پلان کې ما ز پلان کې ما عام انسانانو په شان ته خندا به کوله خبرې به کوله وسره غب شپ به لګو وسره کم سړی چې کور ته لاړو په سلام سره نبی علیہ السلام فرمای فهو ضامن علی الله دین د الله په ذمہواری کړي چې کور کې به خیر او برکتونه نازل شي یو کمزور روایت ته بهر حال عمل په کول شي یو سړی چې دا وایي چې ما کور کې د رزق فراخ شي چې د ما مال الله ډیر کی او کور کې د الله برکت نازل کی یو صحابي نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه چې ډیر غربت ته او دا لوګي او تند کور کې تیریږي او سشته نه هغه ته نبی علیہ السلام دا عمل خودلو چې کله کور ته وردای نو به سلام وکي او بیا به درود شریف وای او بیا به یو پیر سوره اخلاص وای وې دا درې کارونه د کور ته داخلي دو دوران کې وکا ته بیا ګوره روایت کې راځي چې هغه سړی چې ما باندې الله پاک د رزق بارانونه وکړو هغه فقر ختم شو غربت ختم شو نبی علیہ السلام سونه خپل ساده عملو هر سړی کور ته شل پیری زی راځي دې طریقې سره سلام سره لړشي درود شریف یو پیروي او سوره اخلاص کول الله وحد سورۃ وای داری ناری نموي داری زنانم وي او ګوره بیا کور کې سونه برکتونه راځي او سونه الله تعالی خیر دروازې کولا وخی نو فسوف نوتیه فزرد چې مونږ باور کو دتا اجر نظیما اجر ډیر لوی قران او تلوی ویني چې سونه لوی به یخ بیا الله تعالی شان مطابق ډیر لوی اجر د تعداد په حساب سره ډیرو او چې څنګه وي کیفیت په اعتبار سره ډیر لوی وي پس پکار دی چې وجنګي په لار د الله تعالی کې کسان چې دي
خرڅوي ژوند د دنیا په مقابل د آخرت کې، او څوک چې جنګیږي په لار د الله تعالی کې په دې وجلی شو یا دې غالب شو، پس زر دا چې موږ ورکړو ته ډېر لوی اجر.